أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وما الحياة الدنيا أو ندي جند دنيا إلا لعب مگر يولوبا ولهن أو يوتماشا وللدار الآخرة البتكور داخرت خير دير ورده للذين يتقون دپار دها کسانو چې پرهیزګار وي افلا تعقلون آیا پس تاسو عقل نلرئ قد نعلمو یقینا مونږ ته معلومه ده انه چې بېشکه شان دا دی لیحزنک البته غمجن کوي تا لره الذي یقولون او خبرې چې دی وایي فإنهم لا یکذبونک بس بشک دی دروجن نگنی تالرا ولكن الظالمین لیکن ظالمان خلق بآیات الله یجحدون فآیتونو دا اللہ تعالی سره دی انکار کوي مخکې آیت کې تیر شو کافرانو دا دعوه کوله چې صرف د دنیا دا ژوند دی او د دنیا د ژوند نه بعد سبل ژوند نشته دی یعنی آخرتم نشتا او قیامتم نشتا او حساب کتاب او جنت او جهنم هم نشتا خو صرف دنیا ژوند دی د آیت کې ردی بیان دی چې د دنیا دا ژوند څه ژوند دی د دې لپاره نه بقا شته او نه دوام شته د دنیا د خوشحالو دپاره همیشوالی نشته د دنیا د راحت او د لذت همیشوالی نشته دی د دنیا د ژوند مثال خو د یو کیل او تماشې دی چې لږ ساعت د پاروي خوند او لذت نه حاصل شي او بیا څه وخت پس د هغې هېڅ نام و نشان پاتې نه شي د دنیا په دې ژوند باندې انسان له څه غرور پکار دی او څه تکبر پکار دی څومره خلک دنیا کې راله او څومره لاړلو کم انسان دنیا کې همیشه پاتې شو د دنیا خوشحالي چا همیشه ولیده د دنیا صحت او د دنیا راحت او د دنیا نعمتونه چا سره پوره پاتې شو چې انسان په دې دنیا په ژوند باندې غرور وکړي او غافل شي اصل ژوند خو د آخرت ژوند دی چې هغه دې دنیا د ژوند نه پس به شروع کېږي به هغه به همیشه وي دوام به وي هغې لپاره بقا وي پایدار به وي د هغې یو نعمت به کمزوري کېږي نه او ختمېږي به نه فنا او پرې نه راځي خو هغه به چا ته میلاویږي چې کوم خلک پرهیزګار وي د آخرت ژوند ډېر ښکلی دی خو دا چې میلاویږي به پرهیزګار او متقیانو ته چې کوم متقی نه وي کافرې مشرکې هغې ته به دغه ژوند نه میلاویږي د آخرت د ښکلیوالي ژوند که حاصلول غواړئ نو بیا ایمان وړئ په نبي علیه السلام اتباع وکړئ دا به تاسو ته حاصل شي او دویم آیت کې نبی علیه السلام ته تسلي ورکړي چې ای حبیبه دا خلک چې ستا انکار کوي نو اصل کې تا سره یې څه مسله نه ده مسله د دې د الله تعالی آیتونو سره ده دی اصل کې د الله آیتونه نه مني نو هغې سره ستا تکذیب هم کېږي ورنه دی خو تا مني چې ته یو ښه انسان او رښتینی یې او صادق او امین دی خو ټوله زمانه تا باندې مشاهده وکړه تې ولیدې چې تا چې د درو په زندګۍ کې نه دی ویلي ته خو په دې کې لوی شوې ستا ځواني ستا ماشوموالی او ستا جواني دې مخې ته تېره شوې ده ته یو پاک دامن انسان یې په تا باندې چا څه الزام او تهمت نه دی لګولی ستا کردار او گفتار مکمل صحیح دی د ستا سره دې څه مسله نشته خو دا ته چې څه وایې د دې نه دې ته غټه مسله ده چې ته د الله تعالی توحید خبره کوې توحید د دې نه دی خوښو ته د قرآن خبره کوې دا کلام د دې نه دی خوښو نو که ته دا خبرې پرېږدې تا سره دې څه هېڅ قسمه دشمني او نفرت نشته دی خو مسله صرف ستا د وینا ده او د وینا دې تکذیب کې نو ستا تکذیب ورسره هم راځي نو د نبی علیه السلام ته الله تعالی تسلي ورکړي او چونکې روح المعانی لیکلی دی چې یو پیرا ابو جهل او اخنس بن شریک
دا دواړه په تنهایی کې بل څوک ورسره نو دي یو ځای شو. نو د اخنس بن شریک د ابو جهل نه تپوس وکړو چې اخبرني، ما ته خبر راکا چې دا محمد صلی الله علیه وسلم چې دی صادق ام کاذب، دا دی رښتینی دی او که نه دی دروغجن دی. نو ابو جهل وی قسم یې وخوړو چې قسم دی نبی علیہ السلام په زندګۍ کې چې دروغ نه دی ویلي، مخکې نه دی اوس پس دروغ ووایي. دا دی چې سوی دا دی بالکل رښا وي، دی پیغمبر هم دی، دا قرآن د الله کلام هم دی، دا دروغ خبرې نه دي. بیا ځکه نه منو مونږه. وی نبی علیہ السلام چې کوم خاندان دی ټول منقبتونه بزرګۍ دی جمع کړو، چونکې د حرم شریفو کې د زمزم د اوبو د څښلو چې کومه ذمه داري د زمزم ده دا عباس رضی الله عنه سره د مخکې نه را روانه وه. دی به خلکو له اوبو ورکولې د زمزم، د حج او د عمرې په موقع باندې به بل چا د زمزم نه اوبه نه روباسلې، دی به روباسلې او دی به خلکو له ورکولې. دیو جن ابو داود شریف کې روایت دی نبی علیہ السلام چې کله حج وکړو راغی طواف زیارت یې وکړو، نو بیا عباس رضی الله عنه ته ویله مې غواړي چې ابوبکر وباسمه، خو لیکن ځکه نه روباسمه چې خلک به بیا په تاسو باندې غالب شي. یعنې بیا به هر انسان چې حج د راځي او یا عمره کې او چې نبی علیہ السلام چونکې ابوبکر روباسلې ده مونږ هم روباسو، بیا نو بیا هر انسان بوکر روباسي د کوی نه ستاسو نمبر بیا نه راځي، نو خلک به په تاسو باندې غالب شي، نو ځکه زه نه روباسمه. نو دا ذمه داري عباس رضی الله عنه سره وه. دارنګې د جنډه چې وه مشري دم د نبی علیہ السلام خاندان سره وه. نو ابو جهل وی چې لکه نبوت هم دي سره شه مونږ ته څه پاتې شو، بیا وی باقي قریشو ته به څه پاتې شي چې دا هر څه د نبی علیہ السلام خاندان سره شي. وی ځکه یې مونږ نه منو، ځکه انکار کو. نو قرآن وی دا دی چې ستا تکذیب کې نو مقصود ته نه، مقصود ستا دا کلام دی او دا وینا ده او دا قرآن دی، دی دین انکار کی او چې د دین انکار کې ستا انکار ورسره هم راشي بیا نو دې وجې نه په دې مه خفه کېږه او غمجن کېږم مه. وما الحیات الدنیا، او نه دی ژوند د دنیا الا لعب ولهو، مگر کیل او تماشا. دنیا نزدې ته وایي، د دنیا لفظي معنا دوه راځي، یو معنا نزدې، دنا یدنو دنون، نزدې کېدو ته ویل کېږي. دې دنیا ته دنیا ولې وایي؟ دا نزدې ده. څه ته نزدې ده؟ ځکه نزدې چې ته پکې موجود یې په خپله، ځکه ورته دنیا ویل کېږي. یا په دې وجه نزدې ده چې دا فنا کېدو ته نزدې ده، ان قریب دا به فنا شي، ځکه ورته دنیا ویل کېږي. د دنیا نه پس چې کوم ژوند دی ته آخرت ویل کېږي. آخرت مؤنث د آخر دی او آخر رستنی ته وایي. دا هم چونکې دنیا نه رستو دی ځکه ورته آخرت ویل کېږي. دا دنیا اصل کې نوم نه دی، دا صفت دی، او دارنګې د آخرت اصل کې نوم نه، دا صفت دی. خو دومره ډېر استعمالیږي نو هغه صفت باندې اسمیت غالب شو، دا به طور نوم هم استعمالیږي. حالکه دنیا داسې شو، دنیا داسې شو، حالانکه دنیا معنی نږدې کېدلو او د آخرت معنی رستو، ولیکن دا اوس باقي نومونه وګرځېدلو. او یا دنیا د دنیه نه دی، دنیه ادنا دنن نه معنی خسیس خونه، دا بیکاره کېدل او رذیل کېدل ته ویل کېږي. ای دنیا ته دنیا ولې بیا دا هم بیکاره ده د آخرت په وجه باندې، چې آخرت سره کمپیریزن وکړي، آخرت سره موازنه وکړي، بیا دنیا اسم نه ده، حقیرم ده او معمولیم ده او بیکارم ده. بیا نو نه دی ژوند د دنیا، د دنیا دا ژوند نه دی مگر لعب ولهو. لعب لوبې ته وایي، کیل ته ویل کېږي، او لهون تماشې ته ویل کېږي. څه خلک کیل کې لوبه کوي، څه خلک تماشه کوي. چې کوم خلک کیل کې هغوی د کیل نه مزه اخلي، هغوی د هغه خوند ورکوي، او چې کوم خلک کیل نه کوي هغوی تماشې ته ناست دي، نو هغه د تماشې نه خلکو لذت حاصلي، راحت حاصلي، مزه حالي، نو دواړه مزه حاصلي. نو څه کیل کې او څه تماشه کې، وایي دنیا هم دقه دی، څه کیل او څه تماشه د هغې په شان د دنیا دا ژوند دی. نو د دنیا دا ژوند نه یادي، د دنیا د ژوند کې چې کوم اعمال دي او کوم کارونه دي هغه یادي. ومل حیات الدنیا، یعنی ومل اعمالو، هغه عملونه چې دنیا کې کېږي، په دنیا په دې ژوند کې کېږي،
وما اعمال الدنیا او نه دی هغه اعمالو چې په دنیا کې کیږي الا لعب ولهو. روح المانی تشبیه بلیغ ده په الا لعب ولهو ای کاللعب واللهو، یعنی په شان د لوبې دي او په شان د تماشې دي. لکه څنګه چې لوبه او تماشې دغه شان د دنیا د اعمال دي، او دا هغه اعمال یادي چې هغه آخرت تیارې سره تعلق نه ساتي. د کوم اعمالو تعلق چې آخرت تیارې سره دی هغه بیا لعب او لهو نشو. ځکه هغه وروسته قرآن کنه چې وللدار الاخرة خیر للذین یتقون. متقی به څنګه جوړیږي چې د متقیانو کار وکړي، نیک اعمال وکړي، په نیک اعمال هو به آخرت حاصله. بیا دغه اعمال او دغه ژوند د انسان بیا لعب او لهو نشو، بیا تماشه نشو، کېل نشو، او یو قیمتي سرمایه شو. بیا دلته کې چې دنیا دا ژوند یادي چې دا لوب او تماشه ده، دا هغه اعمال یادي چې کم بے فایدی وي، د آخرت تیاری سره تعلق نه ساتي، د آخرت نه غفلت پیدا کی، هغه اعمال یادي. الا لعب ولهو، مگر لوب دی او تماشه ده. لعب اصل کې د لعاب نه دی، لعاب لاړو ته وي، دا لاړې د ماشوم بهیږي، د ماشومانو لاړې بهیږي، یا د لیونو نه ته لعب لعاب ویل کېږي. نو دا لوب زیاتر ماشومان زیاتر په لوبو کې په لعب کې مشغوله وي، ځکه ورته لعب ویل کېږي. اگر چې لوی خلک هم بیا لوبې کوي، لیکن زیاتر په دې کې ماشومان مشغوله وي، ځکه ورته لعب ویل کېږي. دا لعب او لهو ته په دې اعتبار سره وي چې دې لپاره بقا نشته او دوام نشته. نفع چې دنه فایدهمن ده وقتي طور باندې ده، عارضي طور باندې ده، دوام ولا نشته دی. بل دا چې ډیر زیات قابل قدر او قابل خوام مقصد نی د لوب او تماشو، بس یو وقتی طور باندې یو عارضی طور باندې عین لذت او راحت حاصل شي، لیکن وروسته بیا سنی. عام طور مونږه کېل ګورو لږ سات د پر میدان ګرم شي، خلک لاسو مټپي، خلک چغې مخي، خوشاله حاصل کی، او بیا چې کله کېل ختم شو بیا یې پس میدان ته ګوره ارس دا شان پراته وي، مثال دروان کندر پاتې شي، میدان خالی پاتې شي. دارنګ د دنیا دا کېلم دی، دنیا دا ژوندم دی. چې دې کې انسان نیک اعمال نه کوي، دنیا په دې کارو کې مشغول وي، دا دی او لوبه کې زر ختم شي، او بیا وجه سره په لاس کې پاتې شي. عمل حیات الدنیا، او نه دی ژوند د دنیا الا لعب ولهو، مگر کېل او تماشا. او دا غلبه ده دنیا کې سره لهو لعب نه دی، نور پکې مشته دی. د لهو لعب نه علاوه نور خبرې ته قرآن خپل بیان کړی دی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد. قرآن بیان کړی خپل چې دنیا کې لعب مشته او لهو مشته او زینت مشته، زیب و زینت و حایس او تفاخر مشته، یو بل باندې فخر کول، لوی کول، او تکاثر فی الاموال والاولاد، په مال کې دیو بل نه مخکېوالی کول، په اولاد کې دیو بل نه مخکېوالی کول. دا خبرې کافرانو کی مسلمانانو کی دام په دنیا کې شته دی. دنیا کې دین نور کارونه پکې مشته دی، انسان پکې خوراک کی، انسان پکې جامې اچي، نور انسان مشغولتیا ډېر زیاتې دي. دا به طور غلبه وي چې زیات تر خلک په لعب او لهو کې مشغوله وي. نور کارونه هم دي خدا پکې زیات نه د غلبې په واسطه حصر ادعای وایي. دا دوه خبرې پکې ډېرې دي. او چونکې ذکر د کافرانو شروع دی، د کافرانو دا ټول ارث چې راجمع کې بس مثال د لهو لعب دی. عمل حیات الدنیا، او نه د ژوند د دنیا، یعنی اعمال چې په دنیا په دې ژوند کې کیږي چې کم تعلق او د آخرت سره ني، هغه اعمال یادي. الا لعب ولهو، مگر کېل دی او تماشه ده. باقی دارې چې کم انسان د دنیا د ژوند په نیکو اعمالو کې تیري، الله پر رضا کې لګي او د تقوا والا کارونه کې، هغه پر بیا دنیا لعب او لهو نه ده. دا دنیا به یو قیمتي سرمایه ده. دا وخت ډېر قیمتي دی، د وخت نه زیات قیمتي ملغلره او هیره بل نشته دی. د هر څه نعم البدل شته، د وخت نعم البدل نشته دی. د هر دنیا د هر نعمت نعم البدل شته، لیکن دا وخت داسې دی نعم البدل نشته.
دا ستا سره لاسه لاړو بس لاړو واپس بیا نشي راتلی. ټول نه زیات قیمتي دا وخت دی او ټول نه زیات خلک چې په غفلت کې دی دا د وخت نه په غفلت کې دی. دوه نعمتونه داسې دي چې ډېر خلک په دوکه کې پراته دی د دې قدر ورته نه دی معلومه. نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دوه نعمتونه داسې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ډېر خلک په دوکه کې پراته دی. دغه دوه نعمتونو د قدر نه قدر شناسی پکې نشته دی. هغه څه فرمایي الصحة والفراغ. یو صحت دی چې الله د خپل صحت درکړی دی ازمایښونو کې نه بیمارو کې نه مبتلا. په بیماری کې خو انسان فرض مون نشي کولی فرض روزه نشي نیسلی لا نور کارونه نوافل بلا څه وکړي. نو صحت د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی. ډېر کارونه چې کوي په صحت کې واقع که هر یو کار کې صحت کې کولی شي بیماری کې نشي کولی. که د کتاب مطالعه کې نو په صحت کې به کې که تهجد کې په صحت باندې به کې که صدقه کې په صحت به کې که د الله په لاره کې جهاد کې تبلیغ کې علم حج په صحت کې به وکړي چې بیماری نه څه به وکړي. نو صحت د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی خو خلک په دوکه کې پراته دي. بیا چې بیمار شي بیا لاس موړي های چې هغه ژوند به بیا چې ځواني وي. او دیم الفراغ فراغت چې الله فرصت درکړی فراغت او فرصت ته ویل کېږي. نو فرصت نه فایده واخله یا به مشغوله شي په کارونو کې یا به هیڅ هم نشي کولی های های وکړي لیکن څه کولی به نشي. دا دوه نعمتونه الله تعالی هر چا له ورکړي لیکن خلک په دوکه کې پراته دي او چې الله سره لړ شي بیا افسوسونه کوي بیا کوم ځای کې واپس راځي. نو د دنیا ژوند یادي لوبه او تماشه ده چې د آخرت پورې کارونه پکې نه الهغې او که د آخرت کارونه پکې کوي بیا خو دنیا یو قیمتي سرمایه ده. بیا وللدار الاخرة او همها کور د آخرت دار د اوسېدو ځای ته ویل کېږي. هغه دی چې کې ته پاتې کېږي ته دار ویل کېږي. او آخرت د آخر مؤنث دی آخر رستو ته ویل کېږي. د دنیا نه رستو چې کوم ژوند به راځي هغې ته آخرت ویل کېږي. نو آخرت معنا څه شوه هغه رستنی د پاتې کېدو ځای چې کوم رستو ځای دی ته پکې پاتې کېږي ته آخرت ویل کېږي. وللدار الاخرة همها کور د آخرت خیر للذین یتقون همها ډېر غوره دی خیر ډېر بهتر او ډېر غوره دی للذین یتقون د پاره د هغه کسانو چې پرهیزګار وي چې متقیان وي. ګورئ که کامل متقی دی او که ناقص متقی دی او ایمان سره تللی دی هر مؤمن متقی دی هر مؤمن مسلمان متقی دی او د تقوا بیا درجات دي. یو ډېر کامل متقی چې هغه انبیاء کرام علیهم السلام دي بیا لاندې رستو راځه یو عام مؤمن متقی دی لکه چې کم از کم شرک نه خو ځان ساتلی دی کفر یې نه دی کوي متقی دی. نو بیا د متقیانو دپاره د آخرت دا کور ډېر غوره دی. خو څوک به فوراً ورته لاړ شي جنت ته او څوک به څه زمانه بعد به ځي خو بهرحال ځي خو به ځي به. نو د کافرانو مقابله کې او د مشرکانو او د منافقانو مقابله کې د آخرت دا کور د مؤمن دپاره ډېر ښه دی که ناقص متقي دی او که کامل متقي دی. وللدار الاخرة خیر للذین یتقون. بل ځای قرآن وی ان الدار الاخرة لهی الحیوان. آخرت چې دی د کور د آخرت اصل ژوند خو هغه دی ځکه د دنیا دا ژوند ناپایدار دی دې لپاره بقا نشته او دوام نشته دی. افلا تعقلون آیا پس تاسو عقل نه لرئ؟ قرآن څونه ښکلي انداز کې بیان وکړو تاسو لا اوس هم عقل نه لرئ چې سوچ وکئ. عقل هر چا کې شته دی او د عقل نه کار فکر کول دی او سوچ کول دی چې انسان موازنه وکړي د آخرت او دنیا مقابله کې او انسان بیا چې کم قیمتي وي کم پایدار وي کم بقایي ولا هغه واخلي او ناپایدار او عارضي پریزي دې ته عقلمند وي. تاسو کې عقل نشته چې فیصله وکړئ او د هغې لپاره تیاری وکړئ. قد نعلم انه یقینا موږ پوهېږو قد نعلم یقینا موږ پوهېږو تسلی د نبی علیه الصلاة والسلام ته انه چې بېشکه شان دا دی لیحزنک الذي همها غمجن کوي تا لره. حزن غم ته ویل کېږي او حزن سختۍ ته ویل کېږي. حزن او حزن کې دا فرق دی چې حزن سخت کار ته ویل کېږي او حزن چې دا غم ته ویل کېږي. خو حزن هغه غم ته وي چې دای سبب معلوم وي چې په څه وجه پریشان یې په څه وجه خفه یې ته حزن وي. او یو هم دی هم هغه غم
خفګان ته وي چې دای سبب نه معلومه لبه د خپي خو لیکن وجه نه معلومه چې پس وجه خپي ته هم ویل کیږي او حزن چره هغه غم او هغه خفګان او هغه پریشانی ته وي چې دای وجه او سبب ته معلومي یقین مونږه معلوم دی مونږ ته چې اے حبیبا داته چې غم جن کیږي په کوم خبر د مونږ ته خپه تر چې پس وجه ته غم جن کیږي الذي یقولون هغه خبري یقول چې دی وایي دا دی چې سوي چې تا ته کلوي ساحر کلوي شاعر دی کلوي دا کاهن دی او کله سو کله ستا ته وي دا خبرې تا غمجن کی دا مونږ ته معلومه نه چې دا دی سوي او تا ته سوي نو فإنهم لا يكذبونك دا فا تعلیلیه ده پس بېشک دی دروغجن نه ګڼي تا لره ته غم ځکه مه کوه چې دی تا دروغجن نه ګڼي ستا تکذیب نه کي اصل کې تکذیب دی د الله د آیتونو کې خو د الله آیتونه چونکې ته بیانې نو ځکه تا ته دروغجن وي ورنه اصل مقصد د دې د الله د آیتونو نه انکار دی خو د الله آیتونه چونکې ته بیانې بل څوک یې نه بیاني نو دې وجې نه دې دا نسبت تا ته کي نو که ته دا خبرې نه کوې بیا ستا ذات سره دې څه دشمني نشته دی ته دا خبرې که پرېږدې ستا ذات سره دې هېڅ دشمني نشته مخالفت نشته خو چونکې کم خبره چې کم کې بیان کم کې هغې سره دې نه لګي نو ځکه دې تا ته دروغجن وي او ستا تکذیب کوي شاعر وی که نه وي ستا په محبت کې خلک ما ته ګوته نیسي دا چې ما ته ګوته وي دا تا ته ګوته نیسي یعنی اصل کې مقصود چې دا هو دا زما تکذیب دا زما نه ستا تکذیب دی نو الله تعالی وی اے حبیبا ستا تکذیب مقصود نه مقصود د دې د الله د آیاتونو تکذیب دی نو مطلب څه شو چې دې زموږ د آیاتونو تکذیب به ورسره پوه شو خیر موږ له چل لازم ځکه الله تعالی نه چا نه یریږي نه چا پروا ساتي بیا چې دی زما د آیتونو تکذیب بیا زه پوه شه او دی پوه شه او دا نه چې ستا تکذیب کوي نو ګنې خیر دی ته زمونږ پیغمبر یې موږ ستا مدد هم کوو تا سره زمونږ وعده ده او دا روح المانی دا خبره لیکلې ده چې اخنس بن شریک او ابو جهل دواړو تنهایی کې دا اقرار کړو ابو جهل ویلو چې نبی علیه السلام چې دروغ نه دی ویلي دی هر څه ټیک وایي خو مقصد صرف دک کرے چې که موږ د ده اتباع وکړو نبوت به هم دی والي هر څه به دی والي نو د ضد او د عناد د وجې نه یعنی اصل دړنه تکذیب دی نه کی خو د نور وجوهات د وجې نه نو فإنهم لا یکذبونک پس بېشک دی دروغجن نه ګڼي تا لره حقیقت کې په ظاهره کې هو کی خو حقیقت کې ستا تکذیب نه کی د چا کې بیا ولکن الظالمین لیکن ظالمان خلک چې دی پوره ظالم یې ورته وایي د حق نه انکار کولو چې تا ته پته چې دا حق دی دا ډېر لوی ظالم دی یو دا چې انسان د جهالت د وجې نه وکړي له علمې د وجې نه وکړي د چا په خبرو کې راغلی وي چې لکه ته ښه پوهېږي عقلمند دی بصیرت دې شته او ښه ته بچ دا کار زه غلط کوم بیا هم کې ظالم یې که نه ځان سره ظلم کوي ولکن الظالمین لیکن دا د خپل جهان دشمنان دي اصل کې لیکن ظالمان خلقو بآیات الله یجحدون دا بآیات الله یجحدون سره لګي یعنی یجحدون بآیات الله یجحدون د جحود نه دی جهود هغه انکار ته وي چې اسې انکار کوي چې تا ته پته چې دا خبره ټیک ده او داسې ده خو لیکن سترګې په ځان پټې کوي نه منم بس دې ته جهود ویل کېږي دې ته جان بوجھ کر انکار وي سره د علم او سره د پوهې انکار کولو ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون او بآیات الله مقدم کو یعنی خاص د الله آیتونو نه دی انکار کی ستا انکار نه کی مقصود او مقصود الله د آیتونو انکار دی یجحدون ځکه وایي چې د دې د جهود او د انکار او د جهالت د وجې نه او د ناپوهۍ د وجې نه نه دی دا سره د علم دی او سره د پوهې دی داسې ګناه بیا څوک نه معاف کي یو انسان نه که خطا وشي او د ناپوهۍ د وجې خلک د خیر دی ناپوهه دی یو ګناه که ماشوم وکړي نو خلک یې معاف کړي که لوی وکړي نو خلک یې نه معاف کړي بیا ته خو پوهې ته هم دا کار وکړو دا خو ماشوم دی یا لیونی دی ځکه یجحدون وایي چې دی انکار کوي د الله د آیتونو نه او نه دی ژوند د دنیا مګر لوبه او تماشا همها کور د آخرت ډېر غوره دی د پاره دا کسانو چې پرهیزګار وي آیا پس تاسو عقل نه لرئ یقینا موږ ته معلومه ده چې بېشکه شان دا دی همها غمجن کوي تا لره هغه خبرې چې دی وایي پس بېشکه دی دروغجن نه ګڼي تا لره لیکن ظالمان خلکو په آیتونو د الله تعالی سره دی انکار کوي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ولقد كذبت أو يقينا دروجن گړل شویو رسل من قبلك پیغمبران مخکستانا فصبروا پس اغي صبر وکړو علا ما كذبوا په هغه سوچ داغي درو تکذیب کړی شوی وو و اوذو او اغیتا تکلیفون رسول شویو حتی اتاهم نصرنا تر دې چراغ اغیتا امداد زمونگا ولا مبدل لکلمات الله او نشته دې څوک بدلون کې خبرو د الله تعالی لرا ولقد جاءك او یقینا راغلی ریتا تا من نبأ المرسلین بعضی خبرونه د پیغمبرانو وان کان کبر علیک او کچری ګران پریوزی پتا باندې اعراضهم مخ اړول ددی فإن استطعت پس کچری تو طاقت لري اند دی خبری تبتغی نفقا چی تا اولٹوی یو سرنگ لرا فی الارض پزمکا کی او سلمن فی السمائی یا یو اندر پائی پاسمان کی فتأتیهم بی آیہ پس تروڑی دی تا یو معجزہ ولو شاء اللہ لجمعهم او کچری اللہ تعالی ارادہ کڑوی خامها جمع کړي به دی لرا على الهدى په هدایت باندې فلا تكونن من الجاهلين پس ته هرگز مکیگا دنا پویا خلقنا پدیاتونو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکوي او اطمینان ورکوي چې ستا تکذیب کیږي ستانه انکار کیږي او تا خلق دروجن غړي نو دا سنوي خبر نه ده ستانه مخکې د ډیرو پیغمبرانو تکذیب شوی دی او د هغې انکار شوی دی هغه پیغمبرانو صبر وکړو تم صبر کوه او نتیجه د هغې په حق کې راوختله هغې کامیاب شو مخالفین ناکامه شو تب هم کامیاب شي ستا مخالفین به ناکامه شي قرآن کریم کې د ډیرو پیغمبرانو واقعات بیان شوي دي چې د هغې تکذیب شوی دی قومونو هغې ته کمکل ویلی دي او هغې ته پورې خنداګانې شوي دي هغه انبیاء کرام علیهم السلام په هغې باندې صبر کړی دی نو ای نبی علیه السلام ته به هم صبر کوې او څنګه چې د هغې په حق کې نتیجه راغله هغې کامیاب شو او مخالفین ناکامه شو او هلاک شو نو ته به هم کامیابه شي او ستا مخالفین به ناکامه شي کافرانو مشرکانو د نبی علیہ السلام نه فرمایشي معجزې طرف کولی تمونږ له دا وکړه تمونږ له دا وکړه تمونږ له دا وکړه الله تعالی د حکمت او د مصلحت په بنیاد باندې هغه معجزې پوره نه کړې د هغې چې کوم فرمایشي نو هغه یې پوره نه کړو الله تعالی نبی علیہ السلام ته وی چې مونږ خو ردي دا فرمایشونه نه پوره کوو نو که چېرې ته په خپله پوره کولی شي زمونږ د حکم نه بغیرو مونږ یې خو نه پوره کوو که ته پوره کولی شي نو زه پوره یې کړه خو ای نبی علیہ السلام تیم نشي پوره کولی ځکه معجزه د پیغمبر په خپل اختیار کې نه وي الله تعالی وغواړي نو د پیغمبر په لاس باندې معجزه ظاهر شي چې الله تعالی نه غوښتي نو پیغمبر معجزه نشي ظاهرولی نو نبی علیہ السلام ته وی چې ای نبی علیہ السلام دومره حیرس هم مه کوه په ایمان باندې د دې که ایمان نه راوړي نو ته غمجن کېږه مه او دومره حیرس مه کوه په دې خبره مونږ چې کله وغواړو دې ته به هدایت میلاویږي یعنې زمونږ توفیق او زمونږ اراده چې شامل حال شي نو دې ته به هدایت میلاو شي
او چې موږ نه غواړو دې ته د خپل طرف نه هدایت نشي ملاوېدی. ولقد کذبت رسل من قبلک، دا لام د پاره د قسم دی چې یقینا او قسم خبره داده چې ستانه مخکې د ډیرو پیغمبرانو تکذیب شوی دی. ولقد او یقینا کذبت او دروجن ګڼلی شوي دي. رسولون کې دا تنین د پاره تفخیم دی، یعنی د لوی شان معنا ورکي. ډیر عظیم الشان پیغمبران ستانه مخکې دروغجن ګڼلی شوي دي. د نوح علیه السلام نه والی تر عیسی علیه السلام پورې اکثریت د پیغمبرانو تکذیب شوی دی او قرآن کریم دای واقعات بیان کړي دي. نو من قبل که مخکې ستانه دا تکذیب مطلب څه شو چې ای نبی علیه السلام ستا تکذیب وشو، ته په دې غمجن کېږه او خفه کېږه. د نورو پیغمبرانو هم شوي دي، ستا هم کېږي. البته د نورو پیغمبرانو تکذیب چې شوی نو په خوله هم شوی دی او په عقیده کې هم شوی دی. یعنې د خلکو عقیده دا وه چې دا پیغمبران نه دي او په خوله باندې مو وي، لیکن مکې والا خو دړنه تا مني چې دا صحیح انسان دی. لکه څنګه چې پرون آیت کې تیر شو چې ابو جهل اقرار وکړو چې نبی علیه السلام چېرته درو نه دی ویلي، دی رښتینی انسان دی. خو ځکه نه منو که موږ د ده نبوت ومنو نو بیا به هر څه دې ته لړ شي. سرداري هم دې سره ده، د خانه کعبې خدمت هم دې سره دی، جنډه هم دې سره ده او دا نبوت به هم دې سره شي، نو موږ ته به څه پاتې شي. نو ځکه یې نه منو. دې نه دا معلومه شوه چې د کافرانو پړونو کې د نبی علیه السلام رښتینوالي موجود و، چې نبی علیه السلام یو رښتینی انسان دی. نو دا کافران خو بیا هم لا دړنه تا مني، ولیکن په خوله باندې اقرار نه کي. او مخکنو قومونو خو خپل پیغمبران دړنه هم نه منلو او په خوله هم نه منلو. نو دا نبی علیه السلام ته یو تسلي ورکي، لکه څنګه چې مخکې آیت کې تیر شو فإنهم لا یکذبونک ولکن الظالمین، دې ستا تکذیب نه کوي، حقیقت کې دې د آیتونو نه او د معجزاتو نه انکار کوي. ولقد کذبت رسل او یقینا دروغجن ګڼلی شوي پیغمبرانو من قبل که مخکې ستانه نو هغوی څه چل وکړو فصبرو، دغه پیغمبرانو صبر وکړو، برداشت یې وکړو. صبر معنی برداشت کولو، ځان به کابو کېنه. ځان کابو کولو ته صبر ویل کېږي چې ته چاته نصیحت کې د هغه خیرخواهي لټې، هغه ته ترغیب ورکړې، هغه نه مني او خاندي تا پورې، مذاق کي، الټه پتا باندې الزام لګي تا ته ساحر او کاهن او شاعر درته وي. په دې سره انسان کې دننه غصه پیدا کېږي او خامخا انسان کې جذبات را بیدار شي. د انسان که د ما وس او طاقت ما به داسې کړی وي. پیغمبر له الله تعالی چې طاقت ورکړی وي، لکه د پیغمبر خبر الله تعالی نه ورځي. پیغمبر کله بیا خیری وکړي، کله بددعا وکړي د عذاب دپاره او د سزا دپاره، لیکن دغه پیغمبرانو به صبر کو. او چې چونکې کله به الله تعالی اشاره ورکړه چې بس د دې د صبر ټیم برابر شو، د الله تعالی حجت په دې قوم باندې بس پوره شو، نو بیا پیغمبر خیری وکړي. چې خیری بیا وکړي په قوم باندې به عذاب راغی. خو داسې به نه وه چې څنګه به پیغمبر خبره وکړه او قوم به وي نه، او پیغمبر وی الله به دې تباه کړي او قوم به تباه شو. داسې به نه کېده. په لومبنۍ دعوت باندې او په لومبنۍ خبره چې ته قومونه نه دي تباه شوي. د نوح علیه السلام زندگی 900 کاله دای نه بعد چیرې الله تعالی نوح علیه السلام ته وویل چې لن یؤمن من قومک، د دې نه بعد ستا د قوم کې نور څوک ایمان نه راوړي. به دغه کسانو ایمان نور پکې نشته دی. بیا نوح علیه السلام دعا وکړه چې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بس الله په ځمکه څوک کور او د کور پاتې کېدونکي اوسېدونکي پرې نه ځي، بس الله تعالی به عذاب راولېږو. دارنګې هر یو نبی نو داسې نه ده چې فوراً به عذابونه راتلو. الله تعالی ته خلکو ته عذاب ورکولو باندې څه لذت او څه فایده د الله تعالی نشته. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، الله تعالی زما څه کار دی، ما ته څه فایده را، زما په دې کې کم داسې ګنې، زما شان کې ګنې لویوالی راځي چې تاسو له زه عذاب درکړم. خو تاسو نه منئ، تاسو د حد نه تجاوز وکړئ، بیا به خامخا کم سی چې فساد پیدا کی او روحاني پیدا کی به خامخا لړکې بیا نو. د نبی علیه السلام ته مو هغوی صبر کړو، نو ته به هم صبر کوې. او صبر به تر کم وخته پورې کوې چې څو پورې الله تعالی تا ته اشاره نه کړي
چې کله تا ته اشاره میلو شي چې اوس ووایه اوس خیرې وکړه او اوس بد دعا وکړه نو بیا به ته هم وکړې. فصبروا پس هغوی صبر وکړو په څه باندې؟ فصبروا علی ما کذبوا په دې صبر وکړو په هغه څه چې دوی دروغجن ګڼلی شوي وو. دا ما مستریه دی یعنې غلط تکذیب په دې تکذیب باندې په دې دروغجن ګڼلو باندې هغوی صبر وکړو. خاص کر عربو کې او بیا خاص کر چې د نبی علیه الصلاة والسلام اوچت خاندان باندې داسې انسان ته دروغجن ویل دا دغه مرګ دی چې یو انسان صادق او امین دی او هغه ته دروغجن یې حالانکې دروغ غاړو چې ته ویلي نی په دې به انسان ته څونه تکلیف میلاویږي. دنه به انسان څونه غمجن کېږي به چې یو رښتینی انسان ته دروغجن ووایي چې هغه چې ته نبوت نه مخکې چې دروغ نه دی ویلي په ماشوموالي کې دروغ نه دی ویلي نو هغه ته لا ته دروغجن ووایي هغه ته به څونه تکلیف په دې میلاویږي. د دې مطلب دا نه چې نبی علیه الصلاة والسلام ګنې مخکې دروغ نه دی ویلي او نورو پیغمبرانو ګنې ویلي دي. اس یو نبی په اس یو موقع دروغ نه وایي. نبی د ماشوموالي نه پاکي دروغ ویل او خیانت کول دا د پیغمبرانو شان سره خلافي. پیغمبر په ماشوموالي کې هم دا کارونه نه کي چا سره او د نبوت نه بعد هم نه کي. نو علی ما کذبوا په هغه څه چې د دې دروغجن ګڼلی شوي په هغې دې تکذیب صبر وکړو چې تا ته یو انسان ته دروغجن او ته صبر وکړې خیرې هم نه کوې او څه ورته وایې هم نه. ووضو او دې ته تکلیفونه رسولي شوي وو په هغه تکلیفونو باندې په والو ټکولو باندې بیا هم دې صبر وکړو او هغې ته یې نه خیرې وکړه او نصیح ووایي. ووضو او دې ته تکلیف رسولی شوی وو په هغې هم دې صبر وکړو. نو حتی اتاهم نصرنا تر دې چې را رسید دې ته اتا یاتی معنی را رسېدلو تر دې چې راغی یعنې را رسید دې ته نصرنا امداد زمونږه مدد زمونږه. الله تعالی خو دا وعده کړې ده چې زه به د خپلو پیغمبرانو مدد کوم. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین الله یې مونږ مخکې نه دا فیصله کړې ده چې مونږ به د خپلو بندګانو مدد کو. انهم لهم المنصورون د پیغمبرانو مدد به کېږي. و ان جندنا لهم الغالبون او زمونږ پیغمبران به غالبه کېږي. دا خو مونږ مخکې نه فیصله کړې ده الله تعالی وي او دا خبرې بار بار قرآن کړي دي. كتب الله لأغلبن انا ورسولي ان الله قوي عزیز. الله دا خبر لیکلی ده یعنی فرض کړی ده او مقرر کړی ده چې څنګه الله تعالی غالبه دی زما پیغمبران به غالبه کېږي. نو الله تعالی خو دا فیصلې د مخکې نه کړي دي چې داسې به کېږي. نو د الله تعالی مدد راغی په ټایم باندې راغی. خلق جلبازي کې الله تعالی جلبازي نه کی. الله تعالی جلبازي کې نه راځي. الله تعالی د هر چیز دپاره خپل ټایم مقرر کړی دی. نو قومونه خو جلبازي کې چې عذاب دی راشي او عذاب دی راشي لیکن الله تعالی د ډېر بردبارۍ نه کار اخلي. په خپل ټایم باندې الله تعالی عذاب راولي. حتی اتاهم نصرنا تر دې چې را رسي دې ته مدد زمونږه. ولا مبدل لکلمات الله او نشته دې څوک بدلونکې لکلمات الله خبرو د الله تعالی لره. کلمات جمع د کلمتون ده د خولې نه چې مونږ کوم خبره وباسو ته کلمه ویل کېږي. نو مراد ترې نه وعدې د الله تعالی دي. الله چې کومې وعدې کړي دي د مدد او د غلبې دا څوک بدلولی نشي. لا مبدل څوک بدلونکي نشته چې بدلونکي نشته نو بدلېدل هم نشته. الله تعالی په خپل هم نه بدلي ځکه الله تعالی دا خبره لازم کړې ده په ځان باندې. الله په خپل هم نه بدلي او د الله نه ما سوا بل څوک طاقت هم داسې نشته چې هغه د الله تعالی دا وعدې بدلې کړي. الله تعالی وعده کړ د خپل نبی مدد کومه نو دا څوک نشته چې الله تعالی د خپل وعدې نه واړي او د خپل نبی مدد ونه کړي. کی به همیشه او کړیم دي او کی به مو. ولقد جاءک او یقین راغلی ری تا ته من نبأ المرسلین. دا من د پاره تبعیض دی او نبأ عظیم الشان خبر ته وي. د پیغمبرانو بعضې خبرونه خو تا ته راغلي دي. څه مطلب و ټایم په ټایم موږ قرآن کې دې بیان کړی دی. د نوح علیه السلام تذکره مونږ کړې ده تر عیسی علیه السلام پورې چې دغه پیغمبران څنګه کامیاب شو هغوی نجات وموندو او قومونه تباه و برباد شو. نو د بعضې پیغمبرانو خبرونه خو تا ته راغلي دي چې الله تعالی د هغوی مدد وکړو.
لوط علیه السلام چې کله انتها وشوه فرشتي الله تعالی راولېږلې 14 فرشتي او یا 3 فرشتي او قوم باندې عذاب راغی او لوط علیه السلام د خپل ملګرو سره نجات وموندو هغه کامیاب شو. دارنګه فرعون هغه ته الله تعالی مهلت ورکو چې کله ټیم برابر شو موسی علیه السلام د خپل قوم سره نجات وموندو فرعون تباہ او برباد شو. دا خبرونه ته راغلي داسې بکیږي. ولقد جاءك یقین راغلی لتا ته من نبأ المرسلین بعد خبرونه د پیغمبرانو یا لقد جاءك نبأ من نبأ المرسلین راغلی لتا ته خبرونه د خبرونو د پیغمبرانو نه. وان كان كبر عليك يرادهم دیات کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې دا خلک ستانه کوم معجزې طلب کی او مونږ ته چونکې پته را چې دا معجزې دی اسی غواړي دی دا طلب صحیح نیت صحیح نه دی دی اسی ستانه فرمایشي معجزې غواړي او دی د ایمان درولو اراده نشته دی نو مونږ دا معجزې ورته نه ښکاره کوو او زمونږ د حکم نه بغیر ته په خپل ښکاره کولی نشي. نو ای حبیبه که چېرې ته په خپل وس او طاقت لري نو زه وکړه که زمونږ د حکم او زمونږ د مدد نه بغیر ته ښکاره کولی شي نو ښکاره یې کوه ته نو یا بر اسمان ته وخېږه یا ځمکه کې دننه لړ شه څه طریقې سره دا معجزې دي ته ښکاره که نو ښکاره کولی شي نو نشي ښکاره کولی. نبی علیه الصلوۃ والسلام ته الله تعالی تسلي ورکړي چې د دې دا فرمایشي معجزې مونږ نه پوره کو دي ته ځکه که چېرې مونږ اوس پوره کړې نو دی ایمان اوس نه راوړي چې ایمان نه راوړي د الله تعالی عذاب به په دې باندې اوس راځي. بل خو الله تعالی دی په قسمت کې ایمان لیکلی دی چې یوه زمانه بعد به دی ایمان نه وړي خو دې وخت کې دی نه راوړي. نو که دې وخت کې مونږ ورته معجزې ښکاره کړو دی ایمان رانړي نو عذاب به راشي او الله پاک دی له عذاب ورکول نه غواړي ځکه دی په نصیب کې الله تعالی ایمان لیکلی دی خو چا په نصیب کې 2 کاله بعد او چا په نصیب کې 6 کاله بعد. په دې مکی دور کې دا ابو سفیان رضی الله عنه ایمان رانړو لیکن فتح مکی په موقع باندې راوړو. خالد بن ولید صاحب دا وخت ایمان نه راوړي لیکن هغه په 9 کال د هجرت باندې ایمان نه وړو. دارنګې بلا حضرات دي په دا وخت کې ایمان نه وروسته بیا د ایمان نه وړو نو الله تعالی ته معجزې ځکه نه ښکاره کړي چې اوس خو د ایمان نه راوړي نو که معجزې ښکاره شي نو بیا به عذاب په دې باندې راځي چې د ایمان نه وړي ځکه الله تعالی ورته اوس معجزې نه ښکاره کړي. کافرانو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ووایي مکه مکرمه کې غرونه دي اوس په دې وخت کې غرونه ختم شو دننه دننه او دې هموار کړو لیکن مخکې د خانه کعبې نه غیر چاپېر غرونه وو. دا صفا باقاعده یو غر یو ډیرې وه دا مروان باقاعده د غر یو غټه ډیرې وه لکه څنګه چې د شیرغون دا ډیرې ده. دارنګې کوعیکیان بل غر و هغه اوس هموار شو جبل ابي قبیس بل یو غر و دا غرونه اوس هموار شو. اوس خو غار حرا او غار ثور پاتې نور خوا کې غرونه خو دې هموار کړو. نو دغه وخت کې بلاشي غرونه وو نو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی کچره ته نبی نو دا غرونه دې ته منتقل کا او دا ځای مونږ ته بالکل هموار کا او دلته مونږ ته چینی جاری کا چې مونږ دلته کې کرونده وکړو. او بل دی وی چې او ترکا فی السماء یا تبر اسمان ته وخیجا په پونړو باندې په اندر پای باندې خدای چې مونږ ورته تا ګورو لکه چې نبی علیہ السلام خو اسمان ته ختلې دی د معراج په شپه باندې وي دغه ختل مونږ نه منو چې مونږ د په خپلو سترګو باندې وینو تبر اندر پای باندې خیجم به ته ګورو او تر دې حتی تنزل علینا کتابا نقرأو ته به د اسمان یو کتاب راوړې چې هغه مونږ باقاعده په خپلو سترګو باندې ووایو مونږ به ومنو چې واقع ته پیغمبري. اوس دا کارونه الله تعالی ته پوره کول څه ګران نه دي خو الله تعالی ځکه نه پوره کوي چې دې د ایمان درولو اراده دې وخت کې نشته دی. دا کارونه به مو شي نبی علیہ السلام به بره موخیږي دا غرونه به الله تعالی دلته نه منتقل کړي چې نن دا انسانان یې هموارول شي الله تعالی نشي هموارولی سو او د قیامت نه مخکې به الله تعالی دا غرونه هموارون کړي فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فیها عوجا ولا امتا. د قیامت نه مخکې به الله تعالی د ځمکه داسې همواره کړي چې په دې په نه غر پاتې شي نه به ډوپه پاتې شي نه به ډیری پاتې شي مکمل هموار ځمکه به وي. نو الله اوس نشي هموارولی سو ولیکن د دې چونکې دا سوالات او دا معجزات غوښتل او دا فرمایشونه دا په صحیح نیت باندې نه دي نو الله تعالی ځکه نه پوره کړي
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وی سورہ بنی اسرائیل کی 15 سپارہ کی کل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول. اے نبی علیہ السلام ته وایا چې زګور صرف نبی ما او د نبی په اختیار کې معجزات ني. نبی صرف خلکو ته خبرونه رسی، دا الله تعالی خبرونه تاسو ته بیانوم، باقی دا معجزات زما په خپل اختیار کې نه دي. دا چې کله الله تعالی وغواړي نظم معجزات په زما په لاس باندې ظاهر شي او دی وخت الله تعالی اراده نکي. کرامت چې دا د ولی په اختیار کې ني او معجزه د پیغمبر په اختیار کې ني. دا چې الله تعالی کله وغواړي نو د ولی په لاس باندې کرامت ظاهر شي او د نبی په لاس باندې معجزه ظاهر شي. خدا نه چې نبی کله غواړي داسې بکیږي، نه چې الله تعالی وغواړي. د موسی علیه السلام دا همسا آدم علیه السلام سره و او د موسی علیه السلام نه مخکې دا اسحاق علیه السلام سره و، یعقوب علیه السلام سره و. خو د هغې په لاس باندې دینه مار نه دی جوړ شوی، اژدها نه دی جوړ، ځکه الله تعالی نه دی غوښتي. او دا همسا په ځمکه باندې شته او دا موجوده اسرائیل ای پسې ګرځي چې دا همسا زموږ لاس لراشي. هغه تابوت سکینه پسې دی ګرځي چې دا صندوق به زموږ لاس له کله راځي. د سلیمان علیه السلام ګوتما او د اسحاق علیه السلام کمربند او دا همسا دی چې کله دا صندوق زموږ لاس لراغی موږ په پوره دنیا باندې کامیاب شو، بادشاہي وکړو. موږ وایو که تمامي دنیا همساګانې ستا لاس لراشي، دا الله تعالی چې وغواړي نو امسا کې به دا طاقت پیدا کیږي. به دا نه چې دا طاقت غني خود به خود پروت دی. کني پکار دی چې د آدم علیه السلام په لاس کې دا مارتي جوړ شوی کنه او یا د اسحاق علیه السلام په لاس کې. د آیت کې بیان تسلی ده و ان کان کبرا کچری دا ان بالفرض والتقدیر کچری فرض کوي. کبرا اصل کې غټ بدن توي، درون بدن ته کبوره ویل کېږي. نو درون بدن سره همها ګرانوالی وي، هغه ته په خپل هم ګرځېدل ګراني، پاسېدل ګراني او منتقل کول دغه ګراني. نو دا کبوره منه عظومه او شقه، یعنی کچره ګران وي علیک پتا باندې. اعراضهم هغه مخ اړول د دي، اعراض مخ اړولو او شاکولو ته ویل کېږي. دا د ایمان نه مخ اړولو. فإن استطعت پس کچره ته طاقت لري ان تبتغیا دا چې ته ولټې نفقا یو سرنګ لره فی الارض پزمکه کې. مبالغه ده چې د ځمکې په مخ باندې خو دغه معجزې ته نشي پوره کولی. د دې دا فرمایشونه خو تر ځمکې په مخ نشي پوره کولی. زه ته په ځمکې دننه لړ شه چې ته لاندې پټ به دا طاقت پروتي نه روباسه، یعنې دغه تا سره شته نو نشته تا سره. د ځمکې په مخ خو نشته نو دننه پکې هم نشته دی چې ته د دې دا معجزې پوره کړې. دا طاقت ستا لاس له راشي، داسې پاور ته معلوم کې او داسې پاور ته روباسې چې ته د دې دا معجزې پوره کړې. داسې کولی شي نشي کولی. او سلمنو یا یو اندرپایی فی السماء په اسمان کې. اندرپایی اسمان ته ار یو اندرپایی برخه تلی وي نو فی السماء اسمان طرف ته نه، اهو ار یو پوڼې چې وي، هر یو سیړی او هر یو اندرپایی بره طرف ته وي. مراد دا داسې اندرپایی چې هغه اسمان ته ورسي او اسمان په کنارې پورې ولګي، ځکه فی السماء وي چې گویا کې د اندرپایی په اسمان کې لګېدلې ده. داسې اندرپایی که ته وګورې، اندرپایی ورته ولې وي؟ پاو خپې ته ویل کېږي. دا خپې خلک په دې کې دن نږدې ځکه ورته اندرپایی وایي. اندرپایی نو او سلمنو یا سیړي او پوڼې او اندرپایی فی السماء اسمان کې، یہ اسمان طرف ته. یعنې که چې دغه طاقت اسمان کې عمومي ځان له نو اسمان کې هم طاقتونه نشته، الله پکې طاقتونه یې ښودلي. نو نه بره شته او نه ښکته شته د الله د حکم نه بغیرو. فتاتیهم پس تروړي دي ته بآیت هغه فرمایشي معجزه. آیت نه مراد دلته کې فرمایشي معجزه. معجزې خو نبی علیہ السلام ډېرې ښکاره کړي دي. تقریبا 10,000 معجزات د نبی علیہ السلام دي. خو هغه معجزه چې کوم دي ستا نه دی وخت غواړي دقه یادي. نو که چېرې کولی شي نو زه وکړه، لیکن مونږ یې خو نه کوو. ولو شاء الله که چېرې الله تعالی غوښتې وي لجمعهم خامخا جمع کړي به دي علی الهدى په هدایت باندې. الله دا غوښتي شو چې دوی په هدایت جمع کړو، ټول خلک به مؤمنانو. الله تعالی داسې کولی شو چې د خلکو نه دا اختیار اخیستی وي، چا به انکار هم نه کو، چا به تکذیب هم نه کو، چا به
هر انسان به د فرشتو په شان سم بو. الله تعالی به خلق مجبوره کړو په دې باندې، خو الله تعالی چونکې څوک مجبوره کینه، اختیار انسان ته ورکړی چې په خپل اراده باندې او په خپل اختیار باندې ایمان نوړه. دلته کې لو شاء الله نه مراد الله تعالی به د خلکو نه اختیار اغستی او د انکارو، نو هر چا به اقرار کو. بیا لو شاء الله کچر الله تعالی غوښتې وي مراد نه تکوین دی، لکه څنګه چې انسان الله تعالی انسان پیدا کو، دا انسان په خپل اراده نه راغلی. دغه حیوان پیدا کو، هغه جمادات او نباتات پیدا کو، دا په خپل نه پیدا، الله تعالی پیدا پیدا کړو. دا شان ار یو الله تعالی پیدایشي مسلمان پیدا کړو، کفر باندې شیطان باندې نفس باندې ګناهونو بچا پیجندل نه، علی الهدى په هدایت باندې. فلا تکونن من الجاهلین، پس تمکه گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ناپوه خلقنا. جاهلین جمع د جاهل او جاهل ناپوه توي. نبی علیہ السلام ناپوه نه دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام هو علوم دنیا ته راوړي دي، نه څنګه ناپوه دی. مطلب چې کوم ناپوه خلق دی په شان مکیږي، جلبازی ونه کې او د حد نه زیات حرس مکو دی په ایمان باندې، او تلوار مکوا بلکې صبر نه کار اخلاص څنګه چې تر اوسه صبر کړی دی. او حضرت شیخ سے بفمانه معنا داسې کوله، ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمه الله مونږ ته داسې معنا کوله چې فلا تکونن من الجاهلین، مملګری کېږه جاهلانو سره. یعنی ته جاهل نه هو، جاهلانو سره ملګری نشي چې جلبازي وکړي. یعنی دا خو جاهلان جلبازي کې عذاب غواړي او معجزې غواړي، تو سره ملګری کېږه په تلوار کولو کې. او یقینا دروژن ګڼل شو پیغمبران مخکستانه، په صحیح صبر وکړو په هغه څه چې دی دروژن ګڼل شو او دی ته تکلیفونه ورکړی شو، تر دې چې رارسېدي ته مدد زمونږه، او نشته څوک بدلونکي خبرو د الله تعالی لره. او یقین راغلی تا ته بعضې خبرونه د پیغمبرانو، او کچرې ګران پرېوځي په تا باندې مخ اړول د دي. پس کچرې ته طاقت لري دا چې ته ولټه یو سرنګ په ځمکه کې یا یو اندرپایي په اسمان کې، پس تروړې دي ته یو معجزه. کچر الله تعالی غوښتې وي خامخا جمع کړي به دي په هدایت باندې، پس مکیږه ته د ناپوهه خلکو نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. إنما يستجيب الذين يسمعون، بشك قبلوي دعوت لرا آکسان چه اغي اوري، والموتى او مړي یبعثهم الله راپور تکیب دی لر اللہ تعالی، ثم الیه یرجعون جب خاص اللہ تعالی تدی واپس کولی شی. وقالو او دے کافران اوئی لولا نزل علیه ولی نازل نکلی شوا پد باندی آیت یو موجزا من ربه د طرفا درب ددنا. قل اوے پیغمبر علیہ السلام ان اللہ قادر بے شک اللہ تعالی قدرت لرنکی دے علا ان ینزل آیتا فدی باندی چی نازل کی معجزی لرا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد دینا نپوئیگی. وما من دابت او نشت دے حسیو حیوان فی الارض پزمکا کی ولا طائر او نیو مرغی یطیرو چی الوزی بجناحیه پدوالو وزر خپلو سرا الا امم امثالکم مگر دا ڈری دی پشان ستاسو
ما فرطنا فی الكتاب مونږه کمی نه کړې په کتاب کې من شیء د سسیزنا ثم الى ربهم بیا به رب د دې ته یحشرون دی با جمع کولی شي. په دې آیت کې بیان دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره به هغه څوک مني چې د چا غوږونه کولوي او د چا زړونه صحیح سالم وي، عقل صحیح سالم وي، زړه برابر وي، دا به د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره اوري او قبوله به کړي. او دا کم خلک چې د نبی علیه السلام خبره نه قبلي د دې وجه دا ده چې ردي غوږونه بند دي او ردي زړونو کې د سوچ او د فکر صلاحیت نشته دی. په ظاهره کې غوږونه کولو دي لیکن د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره دی په غوږونو باندې نه ځي دننه، نو دا غوږونه یې ځان له ګویا کې بند کړي دي او دا زړونه بې سوچ او بې فکر دي، عقل پکې نشته دی، نو ځکه دی په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان نه راوړي. او دویم بیان دی چې دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه معجزه طلب کړه چې زمونږ د خواهش مطابق معجزه مونږ ته ښکاره کړه. نو مخکې آیت کې بیان وشو چې نبی علیه السلام مونږ یې ورته نه ښکاره کوو، او که ته پخپله څه طاقت لري نو پخپله یې ورته ښکاره کړه، که په ځمکه کې دنې او که اسمان کې وي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام خو پخپله نه شو ښکاره کولی د الله تعالی د مدد نه بغیرو. د آیت کې بیان دی چې الله تعالی معجزې ښکاره کولی شي، الله تعالی په دې باندې قدرت لري چې تاسو سوای او تاسو الله تعالی پوره کړي، لیکن تاسو وجه نه معلومه چې الله ولې نه پوره کړي. الله تعالی تاسو له فی الحال عذاب درکول نه غواړي او تاسو د ایمان درولو اراده نشته دی. نو که دا معجزې الله تعالی اوس ښکاره کړي تاسو ایمان راونړئ او تاسو بیا عذاب راځي او الله پاک تاسو له فی الحال عذاب درکول نه غواړي. باقی د دې نه علاوه نورې معجزې لږې دي. یو لویه معجزه قرآن کریم دی. قرآن کریم ته وګورئ دې کې کم څیز کمی دی د څه. اول تاسو د معجزاتو طلب کوئ، تاسو غیر چاپیره وګورئ، د حیواناتو ته په هوا کې مرغو ته وګورئ، دا ټول د الله تعالی په قدرت باندې او په طاقت باندې لوی لوی دلیلونه دي. څنګه چې د انسانانو یو امت دی دارنګه د مرغو یو امت دی، د حیواناتو باقاعده ځان امتونه دي. دی ته وګورئ دې نه به تاسو نتیجه اخذ کړئ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی په هر څه باندې قادر دی او که نه دی. نو د مرغو نه او د حیواناتو نه هغه نتیجه اخذ کړئ. بل تاسو څنګه انکار کوئ چې تاسو به نه پورته کیږئ او دوباره ژوندون نشته دی. تاسو خو تاسو یې، الله تعالی به دا حیوانات هم دوباره ژوندي کیږي. سبا قیامت کې چې الله تعالی انسانان دوباره راپاسي نو دا حیوانات او دا مرغۍ به الله تعالی دوباره را ژوندون راپابسي، ژوند به ولور کی او دې سره به الله تعالی حساب کتاب کی، څنګه چې الله تعالی تاسو سره به حساب کتاب کی. انما یستجیب الذین یسمعون، دا انما چرې دا د حصر د پر راځي، یعنی خبره خاص کی. او یستجیب معنی قبلولو، دا یستجیبو کې دا سین او تا دا د بار مبالغی دی. بېشکه قبلوي خبر استا، یعنی اے نبی علیہ السلام ستا دعوت او ستا خبره به قبلی څوک؟ الذین یسمعون، هغه خلق چې هغې اوري. نو اورېدل په غوږونو باندې کېږي او غوږونه د کافرانو شته، لیکن د دې د اورېدل د قبلولو په اراده باندې نه دي. یا خو د نبی علیہ السلام تنقید دپاره، د اعتراض دپاره، د مذاق دپاره، د ټوکو ټکالو دپاره دی اوري، او یا د سره اوري نه غوږونه بند کړي. چې کم خلک د حق د اورېدو په اراده باندې کینی چېرې دا حق مونږ ته معلوم شي آیا د نبی علیه السلام دا خبره صحیح ده او که صحیح نه ده. چې څوک په دې اراده باندې کېناسته او ووېرېدو هغه باندې به اثر وکړي. یستجیب الذین یسمعون سماع قبول یا سماع اعتبار. نو څوک چې حق معلومول غواړي او طلب پکې وي او نیت صحیح وي او دا خبره دی د زد او د عناد په بنیاد نه اوري نو په هغه باندې به اثر وکړي. او چې د انسان د مخکې نه دا اراده چې منم به بالکل نه، اعتراض به کومه، تنقید به کومه، مذاق به کومه، دا به ډېر ښکلې خبره به اوري لیکن اثر به پرې ونه کړي. نو د حق د قبلول دپاره بنیادي شرط دا چې انسان کې به طلبي او طلب صادق وي او نیت به صحیح وي. حق خبره به اوري په ادب سره، الله تعالی ورته د ایمان دولت در نصیب کړي.
انما یستجیب الذین انما یقبل دعوتک بشک قبلوی دعوت ستا ای نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خلق چې هغه اوري والموت یبعثهم الله او مړی چې دی راپورته کی به دی لره دې کې تشبیه ده چې دا کافران په شان د مړو دي لکه څنګه چې مړ انسان نه سوچ کولی شي او نه فکر کولی شي او نه ستا خبره اورېدی شي په خپل اراده باندې نو دا کافرانو په شان د مړو دي نو مړه خو نه ژوندي دي خو په مړو باندې حساب دي نو کل اموات دي نه یې غوږونو نه کار واغستو نه د سترګو نه کار واغستو نه د زړه نه کار واغستو چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کې پاک انسان دي ته نه ښکاري چې دا نبی دی او رسول دی او حق ورته نه ښکاري او هغه خلق چې هغې د عجمو نه رالو سلمان فارسی رضی الله عنه عجمی دی عربي نه دی د ایران نه تللی دی هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وپېژندو چې دا حق نبی دی او صہیب رضی الله عنه د روم نه راغلی دی او بلال رضی الله عنه د حبشې نه راغلی دی هغې نبی علیہ السلام وپېژندو چې دا حق نبی دی او دا کمبخت نه پیژني کاڼي یې پیژني ونې یې پیژني حیوانات یې پیژني چې دا د الله تعالی نبی دی دا ابو جهل په لاس کې کاڼو ګواهي ورکړه چې دا د الله تعالی نبی دی او دارنګې ونې چې کوم نو ګواهي ورکړه دا د الله تعالی نبی دی او دا کمبخت نه پیژني دا څنګه عقل شو څنګه سترګې شو دا څنګه غوږونه دي چې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پیژني نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خو به کاڼو اواز کو ونو ته اواز کړی دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام گواهی ورکړې ده دا کم بخت ولې نه پیژني خو مطلب عقل په عقل باندې نه دی سترګې په سترګو باندې نه دي او غوږونه په غوږونو باندې نه دي والموت او مړي دې کې دې تشبیه ده چې عقلونه مړ شوي دي فکر یې مړ شوی دی والموت او مړي یبعثهم الله راپورته کی به دی لره الله تعالی مطلب دا دی که دنیا کې په دې باندې عذاب رانغی او دی ته مهلت ملو شو دی خنداګانې ښه وکړي او مذاق یې وکړو انکار یې وکړو تکذیب یې وکړو او په دې دنیا کې مرګ نه علاوه دی باندې عذاب رانغی نو دا نه چې دی بچ شو یو ورځ را روانه ده راپورته کېږي به والموت او مړي یبعثهم الله راپورته کی به دی لره الله تعالی د کم ځای نه د خپلو قبرونو نه مرګ سره انسان رک نشو نه ختم شو انسان خو د رکېدو لپاره نه پیدا حساب کتاب د پر خو به دی پاسي خامخا لکه څنګه چې دنیا ته راتلل د انسان په خپل اختیار باندې نه دي نه دا مړ کېدل هم په خپل اختیار باندې نه دي او دوباره ژوندون هم په خپل اختیار نه دی الله تعالی به دې راپورته کي ثم الیه یرجعون دا الیه دی یرجعون سره لګي یعنې ثم یرجعون الیه یا به دی واپس کولی شي دی الله تعالی ته خاص دی الله ته به دا ټول خلق واپس کېږي به نو دا نه چې اوس ګنې مونږ د الله تعالی چې ته تلي یو یا چې ته لرې یو یا ته پټ یو ګنې او بیا به ګنې مونږ واپس لاړ شو ما اوس هم مونږ د الله تعالی په علم کې یو په قدرت کې دننه یو په دې دنیا کې مونږ داسې ښکارو چې ګنې مونږ په خپل اختیار ګرځو او په خپل اراده ګرځو ګنې دا هر څه ګنې زمونږ دي او د مړ نه بعد به د انسان د خپل اختیار ختم شي اوس هم د انسان مکمل با اختیار نه دی خو څه نه اختیار او څه الله تعالی مهلت هر انسان ته ورکړی دی دا څومره ژوند چې د انسان دی دا الله تعالی وي انسان ته په خپل مرضی تیر کا دا شپېته کاله او یا کاله او اتیا کاله زندگی چې ستا خو هر چې څنګه تیرې نو تیرې کا یو ورځ به مال راځي بیا به حساب کتاب کو نو په هغه ورځ بیا د انسان خپل مرضی بني د قیامت پر ورځ چې انسان د حساب کتاب دپاره په میدان کې ودرېږي په دې به قدم هم نشي اوچتولی دا دواړه قدمونه به د ځمکې کلک نیسلي به وي تر څو چې انسان د پنځو خبرو جواب نی ورکړي زندگی د کم دی کې تیره کړه په خپل علم د څونه عمل کړی دی دارنګې ځواني د کم دی کې دا پنځه تپوسونه به د انسان نه کېږي چې دلته به انسان قدم هم په خپلې مرضۍ نشي اوچتولی خبرې هم د خپلې مرضۍ نشي کولی ګیر چاپېر به کتیم نشي په خپلې مرضۍ باندې او دلته خو انسان که کفر کی او که شرک کی او که عبادات کی په خپلې مرضۍ باندې کې دغه تعبیر وکړو په هغه ورځ به ټول خلق الله تعالی ته واپس کړی شي ثم الیه یرجعون بیا به خاص الله تعالی ته دی واپس کولی شي وقالو دی کافران ووی لولا نزل ولی نازل نکړی شو په ده باندې آیتون یو معجزه من ربه
د طرفه د رب ددنه په دې معجزه ولې رانله معجزې خو بلا شي راغلي دي چې کومه معجزه غوښته چې دا غرونه دلته نه بل خوا بوځه دلته کې چینی جاری کا اسمان ته وخېجه موږ هلته یو کتاب راوړه چې موږ په خپلو سترګو باندې ووینو دا معجزې دي یادولې وایي داسې معجزې په دې پیغمبر باندې ولې رانلې دا لولا په معنی د حلا سره ده یعنې په کار دی که نه چې دا معجزه دې ښکاره کړي موږ ته نو الله تعالی به ښکاره کړې وي خو دوی خو د ایمان د راوړو اراده خو نه وه بیا په دې باندې عذاب راتو او الله دې له فی الحال عذاب نه ورکو قل ان الله قادر وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام بېشک الله تعالی قدرت لرونکی دی علی ان ينزل آیة په دې خبره چې نازله کړي معجزې لره چې کومه معجزه تاسو غواړئ هغه الله تعالی تاسو ښکاره کړي الله په دې باندې قادر دی تاسو به اشاره کوئ پیغمبر به وایي هغه به تاسو ته کېږي به چې سم وایي هغه کېږي دا څه ګران کار نه دی لیکن دا چې ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیات د خلکو نه پوهېږي چې دا موږ څه غواړو دا پیغمبر ولې نه پوره کړي الله تعالی ولې نه پوره کړي یعنې وجه باندې نه پوهېږي او وجه دا ده چې د دې خو ظالمانو اراده نه وه د ایمان د راوړو او که الله تعالی دا معجزه ښکاره کړې وي دوی مذاق به کوو ټوکې ټکالې به یې کولې نه به یې منلو یا به د الله تعالی عذاب په دې باندې راتو الله دې له عذاب ورکول نه غواړي دا وجه دې ته نه معلومه چې مخکنو قومونو معجزې وغوښتې او پیغمبران ورته وښودلې او بیا یې ایمان رانړو او په یې عذاب راغی دا شانکار به تاسو سره وشي او الله تعالی تاسو له عذاب نه درکول غواړي نو په دې حکمت او فلسفه دې نه پوهېږي باقي قرآن کریم بل ځای کې وي اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیهم دې معجزې غواړي آیا د دې قرآن نه لویه معجزه بله شته آیا دا قرآن د دې لپاره کافي نه دی چې دې قرآن ته وګوري چې قرآن یو زنده معجزه را دوی پې پوهېږي نو مخکنو پیغمبرانو معجزې پیغمبرانو تلو سره ختم شوې د موسی علیه السلام معجزه همسا وه او لاس به یې رڼا ورکوله خو چې موسی علیه السلام لاړو نو لاس هم لړو امسا هم لړله د عیسی علیه السلام معجزې عیسی علیه السلام سره لاړلې د سلیمان علیه السلام معجزې سلیمان علیه السلام سره لاړې او د نبی علیه السلام معجزه د نبی علیه السلام په زندګۍ کې هم او د نبی علیه السلام نه بعد هم ده قرآن کریم خو اوس هم شته دی نبی علیه السلام خو 1400 کاله شوي دي چې تللی اوس هم قرآن کریم معجزه او موجود او برکات خلق مخصوصي قرآن کریم برکتونه او رحمتونه او هر مسلمان مخصوصي سار او ماهامو نو دا معجزه څومره ناشنا معجزه ده د مخکنو امتونو او معجزې ختم شوې او دا معجزه تر اوسه پورې لا قایمه ده او باقي او تر قیامته پورې به وي داسې زنده معجزه او ښکاره معجزه ته نه ښکاري او دوی وي چې موږ ته نهرونه جاري کا او زموږ نه غرونه لرې کا دا کار خو سړی تاسو هم کولی شئ دا موجوده دور کې انسانانو غرونه ختم کړه د مکې مکرمې نه دا خو څه دونه ګران کار خو نه دی راشه هغه معجزه چې تاسو یې نشئ کولی د قرآن کریم په شان کلام تاسو نشئ پیش کولی مقابله یې نشئ کولی داسې معجزه کافي نه ده اولم یکفهم انا انزلنا وما من دابة دا آیت یو دلیل دی چې تاسو د نبی علیه السلام نه معجزه غواړئ دی بره وګورئ هوا کې مارغانو ته وګورئ په ځمکه حیواناتو ته وګورئ دا ټول حیوانات او دا مارغان هم یو دلیل دی د الله تعالی په قدرت باندې چې څنګه د انسانانو باقاعده جماعتونه دي او ډلې دي امتونه دي دارنګې په دې حیواناتو کې هم امتونه دي او ډلې دي د هر یو حیوان ځان له یو جماعت او یو ډله ده د مرغو ځان له جماعتونه او ډلې دي وما من دابة او نشته د هېڅ یو حیوانو دابه د دب یا دب دبیبا نه دی دبیبه هغې حیوان ته وي چې واړه واړه قدمونه اخلي او رواني اوږده اوږده قدمونه واړه واړه قدمونه او یا په ځمکه د ښویېدو ته وي او خوځېدو ته وي دبیب دا دبن او دارنګې دبیبن او دابه لکه مثال میږی شو یا چې په ځمکه باندې ښویېږي لکه مار شو یا ګرځي خو لیکن واړه واړه قدمونه اخلي هغې ته دابه ویلې کېږي او د دې اطلاق په هر یو حیوان باندې کېږي هر یو زنده سر باندې جاندارو یعنی هغه چې جانی پکې او سا اخلي هغې ته دابه ویلې کېږي د ټینک ته عربۍ کې دبیبه وي
دیم واړه واړه قدمونه اخلي دا خویږي په ځمکه مګر د بیبه ویل کېږي. نو دابه هر یو ساه اغستونکي حیوان او ځناورو نشته د هیڅ یو ځناور فی الارض په ځمکه کې. نو حیوان خو هسې هم په ځمکه کې وي، دا خو نه چې دا ځناور ګنې په هوا کې الوزي په ځمکه ګرځي. نو دا فی الارض د دې لپاره دی چې د ځمکې ټول حیوانات چې څومره دي که په وچه ځمکه دي او که په لمده کې دي په اوبو کې دي د اوبو هغه حیواناتو ته هم دابه ویل کېږي، که میان دي او که دا نور دي هغې ته هم دابه ویل کېږي. لکه جابر بن عبدالله رضی الله عنه په روایت کې دي چې یو سمندر چې دی نو هغه موږ ته یو دابه راوویشته، نو هغه یو مهی ورته راویشتو، لیکن جابر بن عبدالله رضی الله عنه په روایت کې مهی ته دابه ویلی دی چې هغه موږ ته یو دابه راوویشتو، د هغې نوم عنبر و. هلته کې جابر بن عبدالله رضی الله عنه مهی ته دابه وایي. نو د اوبو حیواناتو ته هم دابه ویل کېږي او د وچې ته هم دابه ویل کېږي. وما من دابة فی الارض او نشته د هیڅ یو حیوانو ساه اغستونکي ځناور په ځمکه کې. ولا طائرنو طائر الوتلو ته ویل کېږي، طار یطیرو طیران الوتلو ته وایي. دې جاز ته عربۍ کې طائره وایي ځکه هغه هم الوزي، او دا جاز چې په کوم ځای کې راکوزیږي موږ ایرپورټ ورته وایو، عربۍ کې ورته مطار وي. نو مطار د الوتلو ځای، نو دغه ځای نه هم دا جازونه الوزي ځکه ورته مطار ویل کېږي. نو طیر مرغۍ ته وایي، دې ته دا طیر وایي دا هم الوزي ځکه ورته طیر ویل کېږي. ولا طائر او نه یو مرغۍ، دا اسم جنس دی، یو ته ویلی شي، دوه ته ویلی شي، ډېرو ته ویلی شي. یطیرو چې الوزي بجناحیه په دواړو وزرو خپلو سره. نو مرغۍ خو هسې هم په دواړو وزرو باندې الوزي. لکه ته وایې چې خلک دا کار ما په دې خپلو لاسونو باندې وکړو، دا وي ما په خپلو سترګو ولیده او دا ما په خپلو غوږونو باندې واورېدو. نو اورېدل هسې هم په غوږونو کېږي او کتل هسې هم په سترګو کېږي. نو دا د تاکید دپاره راځي او مراد دا چې هر یو مرغۍ چې په هوا کې الوزي، یعنې یو خاصه مرغۍ نه یادي، هر یو مرغۍ چې په وزرو باندې الوزي او په هوا کې، دا چې څومره قسمونه هم دي او څومره جنسونه دي هغه ټول یادي. ولا طائر یطیر بجناحیه او نشته د هیڅ یو مرغۍ چې الوزي په دواړو وزرو خپلو سره. الا امم امثالکم، امم جمع د امتون ده، امت ډلې ته وي، جماعت ته وي. امت اصل کې هغه خلکو ته وي چې د هغې مقصد یو وي، یا د هغې ژبه یو وي، یا د هغې جنس یو وي، هغې ته امت ویل کېږي. اما یا کس کولو ته وي، اراده کول او کس کولو. دی امت ته امت ولې وایي؟ د ټولو خلکو یو مقصد او یو کاري، ځکه ورته امت ویل کېږي. الا امم امثالکم، مگر امتونه دي او ډلې دي او جماعتونه دي په شان ستاسو. څه مطلب؟ اے انسانان چې څنګه ستاسو یو امت دی، نو دارنګې ستاسو نه علاوه د حیواناتو هم یو امت دی او د دې مارغانو هم یو امت دی. بیا د مارغانو چې څومره قسمونه دي، نو د هر یو قسم ځان له یو امت او ځان له یو ډله او یو جماعت دی. بیا په دې ځناورو کې چې څومره قسمونه دي، نو د هر یو قسم ځان له یو امت او ځان له یو جماعت او ځان له یو ډله ده. نو چې څنګه تاسو یې دغه شان هغې دي، نو دا تشبیه په څه کې ده؟ چې ستاسو په شان دي. یعنې چې څنګه تاسو ساه اخلئ هغې هم ساه اخلي، چې څنګه تاسو ژوند تېروئ هغې هم ژوند تېروي، چې څنګه تاسو رزق استعمالوئ هغې هم رزق استعمالي، او چې څنګه ستاسو عمر دی د هغې هم عمر دی، څنګه چې تاسو پیدا کېږي هغې هم پیدا کېږي، او څنګه چې په تاسو بوډاوالی راځي په هغې هم بوډاوالی راځي، چې څنګه تاسو له ژوند دی هغې له هم ژوند دی، چې څنګه تاسو له مرګ راځي هغې له هم مرګ راځي، چې څنګه تاسو به سبا قیامت کې پاسې هغې به هم پاسي. نو دی به الله تعالی سبا قیامت کې راژوندي کي به، که دا مارغان دي او که دا حیوانات دي، دی له به الله تعالی دوباره ژوند ورکي او دی به الله تعالی د محشر میدان ته راجمع کي به، او هغې سره به الله تعالی حساب کتاب کي. نو تاسو سره به الله تعالی حساب کتاب کي. انسانانو سره به حساب کتاب څنګه نه کېږي، هغې سره به هغه الله تعالی حساب کتاب به کي. انسان سره به څنګه حساب کتاب نه کي؟ حالانکه انسان مکلف دی، دل الله تعالی عقل ورکړی دی، جناتو له هم الله تعالی عقل ورکړی دی، فرشتو کې هم عقل شته،
دا درې قسم مخلوق چې د عقلمند دي، انسانانو، جنات او فرشتي. خو فرشتي مکلف نه دي، نه یې سره حساب کتاب نشته، ځکه هغوی نافرمانی نه کوي. هغوی سره شیطان نشته، هغوی سره نفس هم نشته، نو فرشتو سره حساب کتاب هم نشته. انسانان او جنات مکلف دي، یعنی دی کې عقل شته، نو په دې سره حساب کتاب هم شته دی. او د انسانانو د جناتو نه علاوه نورو حیواناتو سره مارغانو سره حساب کتاب نشته، ځکه یې کې عقل نشته، نه یې مکلف هم نه دي. د به دې سره حساب کتاب ولې کېږي؟ دا به الله تعالی انسان ته ښیي چې انسانه زه به تاسو سره حساب کتاب کوم، هغې سره حساب کتاب کوم چې عقلمند هم نه دي او مکلف هم نه دي، نو چې هغې سره کوم تاسو سره به خامخا کوم. ابتدا به الله تعالی د حیواناتو نه وکړي، معنی حساب کتاب به هغې سره الله تعالی وکړي. انسانان به ورته وګوري چې به غم پیدا شي چې اوهو هغه حیوانات چې د سره مکلف نه دي، یعنی دی باندې فرض او واجب او حلال او حرام څیزونه نشته. یو مرغۍ ته اختیار دی که د هر چا د کور څه اوچت کړو، که د هر چا د پټي نه دانې وړې. حیوان ته اختیار دی که هر څه وخوړلو، ایر پر حلال او حرام نشته دی، مالک به بندي مالک به ساتي. لیکن حیوان که څه نقصان وکړو نو حیوان ګناهګار نه دی، لیکن انسان به د چا د کور او د چا د پټي نه څه نه وړي، په دې ګناهګاریږي انسانو. لیکن دا مرغۍ نه ګناهګاریږي، که دې چا د فصل نه هر څه وړي نو وړي به، دې په دې ګناهګار نه دي، او نه د حیوانات ګناهګار دي، ځکه یې باندې حلال او حرام نشته دی. لیکن الله تعالی به یې سره حساب کتاب وکړي. نو دا د دې لپاره چې انسان ته پته ولګي چې الله تعالی هغې سره هغه حساب کتاب کوي، نو موږ سره به هم خامخا کړي، او هغې سره به هم الله تعالی عدل وکړي، برابري به وکړي. انسان سره به هم الله تعالی برابري به کړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لتؤدن الحقوق الى اهلها یوم القیامه، تاسو به حقونه ادا کوئ د قیامت پر ورځ باندې خپلو مالکانو ته. چا چې رچا څه حق والی دی دا به هغه له ورکي به سبا قیامت کې، که دنیا کې معافي تلافي نه کړي او توبه نه ده وباسلې، هغه نه معافي نه راغوښتې، نو هلته به ورکي بیا. تر دې حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، تر دې که چېرې یو ښکر واله بیزه رالګېدلي او بغیر ښکر واله بیزه یې والي وي، چې د چا ښکر نو ایله به الله تعالی ښکر ورکي او هغه به د دې بلې نه خپل بدل واخلي. دا د یو بیزې سره به داسې وشي، دا نه چې ګنې هرې بیزې سره به داسې کېږي، هر حیوان سره به داسې کېږي. دا به طور مثال به بعضې حیوانات الله تعالی مخامخ کړي او هغوی سره به داسې وشي، نو بیا به انسان سره حساب کتاب شروع شي. او د هغوی د حساب کتاب نه بعد به الله تعالی حیوانات وایي چې تاسو خاورې شئ، بس ټول به مړه شي، هغې لپاره بیا جنت او جهنم نشته، بس الله تعالی به هغوی خاورې کړي او انسان سره به حساب کتاب کېږي. ابو ذر غفاري رضی الله عنه وایي زه نبی علیه السلام سره وم، وایي زموږ مخکې دوه بیزو یو بل وخه. نبی علیه السلام ما ته وایي چې یا ابو ذر، ای یا ابا ذر اتدري فیما انت طحتا، تا ته پته ولګوي چې د دواړه بیزې یو بل ولې وخي په ښکرو باندې؟ ما وایي چې نه. نبی علیه السلام فرمایل لکن الله یدري، الله ته پته شته چې دا دواړه بیزې یو بل ولې وخي، څه چل دی، د دې منځ کې څه مسله ده. وسيقضي بينهما يوم القيامه، او فیصله به سبا قیامت کې الله تعالی دواړو بیزو منځ کې وکړي. چې د حیواناتو منځ کې به حساب کتاب کېږي، د انسان منځ کې به حساب کتاب څنګه نه کېږي. ما فرطنا فی الکتاب، ابن عاشور لیکلی دی ودایت نه دا معلومه شوه چې د حیواناتو سره به نرمي کوئ، دې سره به ظلم او زیاتي نه کوئ. یو انسان به حیوان سره ظلم او زیاتي نه کړي، او حیوان به دومره بوج نه اچوي چې دی نشي وړی، او دومره ډېر کار به نه کوي چې د هغه د وس نه باري. یو خو نبی علیه السلام له راغی او شکایت وکړو د خپل مالکو چې زه بوډا شوم او دې ما باندې بوج ډېره چې هغه ځوانۍ په شانتې او عشر خوراک ماله نه راکړي. نبی علیه السلام یا مالک راوغوښتو، وایي دې خو ما ته ستا شکایت وکړو. هغه مالک اقرار وکړو چې واقعي د سره زه زیاتې کوم، نو حیوان سره به زیاتې نه کوي. بخاری کې روایت دی نبی علیه السلام فرمایي چې یو ښځې ته الله تعالی د اور عذاب په دې وجه ورکو چې هغې یو پیشو بنده کړله، نه یې ورله په خپله خوراک ورکو، نه یې ازاده پرېښوده چې ځان له خوراک وګوري، او په دې حال کې مړه شوله. د دې وجې نه دې زنانو ته عذاب ورکړی شو. او دارنګې
یو انسان ته بهنه په دې وجه وشوه، یو زنانه وه بدکاره وه، په لار راتله یو سپی د کوهي په غاړه باندې ناست و، ژبه یې روباسلې وه. هغې زنانه خپله موزه راواغسته، هغه یې په خپلې لوپټې پورې یا پړونې پورې وتړله او اوبه یې روباسلې او هغه سپي ته یې هغه اوبه ورکړې. په دې عمل باندې الله تعالی د دغه زنانه بدکارې زنانې مغفرت وکړو چې یو سپي سره یو حیوان سره نرمي وکړه او شفقت یې وکړو. ما فرطنا فی الکتاب، مونږه کمی نه کړې په کتاب کې، مونږه کوتاهي نه کړې. کتاب نه مراد لوح محفوظ دی، په لوح محفوظ کې مونږ څه کمی نه کړې، من شین د څه څیز نه. یعنې مونږ په لوح محفوظ کې هر څه لیکلي دي، تمام تفصیلات موجود دي. د حیواناتو د مرغو پکې هم ذکر دی، د انسانانو پکې هم ذکر دی، هر څه په لوح محفوظ کې محفوظ دي. ثم الى ربهم يحشرون، بیا به رب د دې ته دی به جمع کولی شي، هلته به یو ځای کولی به شي. بېشکه قبلوي دعوت ستا کسان چې هغې اوري او مړي چې ډېر راپورته کړي به دوی لره الله تعالی، بیا به هغه ته دی واپس کولی شي. او دې کافرانو ولې نازل نه کړی شه په ده باندې یو معجزه طرفه د رب د ده نه. وایي نبي علیه الصلاة والسلام بېشکه الله تعالی چې د قدرت لرونکی دی په دې خبره چې نازله کړي معجزې لره، لیکن زیاده دي نه پوهېږي. او نشته هېڅ یو حیوان په ځمکه کې او نه یو مرغۍ چې الوځي په دواړو وزرو خپلو سره، مګر جماعتونه دي په شان ستاسو. مونږه کمی نه کړې په کتاب کې د څه څیز نه، بیا به رب د دې ته دی به جمع کولی شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. والذين كذبوا بآياتنا، او ها کسان چای دروجن اگړل آیاتونه زمونږه، سمن کاڼ دي و بکمن او چاړاګان دي، فی الظلمات پتیارو کې پرات دي. من یشاء الله، چا لره چې الله تعالی وغواړي، یضلله گمراه کی هغه لره، ومن یشاء او چا لره چې وغواړي، یجعله علی صراط مستقیم وګرځي هغه لره په نیغه لاره باندې. قل اوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام، ارأیتکم خبر راکې ماته تاسو، ان اتاکم کچر راشي تاسو ته، عذاب الله عذاب د الله تعالی، او اتتکم الساعة یا راشي تاسو ته قیامت، اغیر الله تدعون آیا علاوه د الله تعالی لره تاسو برابلې، ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی، بل ایاه تدعون بلکې خاص الله تعالی لره تاسو رابلې، فیکشفو پس الله تعالی لرکوي، ما هغه مصیبت لره، تدعون چې تاسو رابلې، الیه داغی لرکولو طرف ته، ان شاء کچری الله تعالی وغواړي، وتنسون ما تشرکون او تاسو یې روئ هغه څه چې تاسو یې شریکوئ. په دې آیتونو کې بیان دی چې دا کافران او مشرکان چې نن د الله تعالی نه ما سوا د نورو عبادت او بندگی کې چې کله په دې باندې سخت راشي او مصیبت راشي، نو د مصیبت او په سخت حالاتو کې بیا دی خپل معبودان او بوتانو ته آوازونه نه کوي او نه دعاګانې کوي، بلکې په داسې وخت کې دی صرف او صرف الله ته آوازونه کوي او توبه مباسي او وادیم کوي او منختم کوي. که چېرې دې مصیبت او د دې پریشانۍ نه موږ ووتو بچ شو، نو موږ به شرک هم نه کوو، موږ په الله باندې ایمان هم راوړو.
خو چې کله الله تعالی په خپل فضل و کرم سره هغه مصیبت او پریشانی دین لري کی او دین نارمل او عام حالاتو تکل راشي بیا خپل وادي او منخت یری کی او بیا د شیطان په خبرو کې راشي او د معبودانو ته بیا بندگی کی دا ردی طریقه را چې کلم دی باندې سخت حالات راځي نو بیا خپل معبودانو توازن نه کی دی تم دا پتر چې زمونږ د معبودان د هیڅ نه دي دا مصیبت او دا پریشانی دا معبودان نشي لړکولې لړکون کې ذات صرف او صرف الله تعالی دی نو اے حبیب دی ته وایا چې کله مرګ پتا سو باندې راشي او یا قیامت پتا سو باندې راشي نو په دغه وخت کې بس تاسو معبودان څنګه تاسو خلاص کی بیا چې د مرګ یو لوی آفت او یو لوی مصیبت ته او قیامت خدای نه لوی مصیبت ته نو په داسې وخت کې به تاسو بیا څنګه خلاص شئ دا معبودان به څنګه تاسو خلاص کی چې دا د دنیا یو معمولی تکلیف او یو معمولی مصیبت او دا معبودان هغه نشي لرکولی ستاسو نه نو بیا لوی مصیبت چې پای به ستاسو انتها وشي خاتمه به وشي نو هغه به ستاسو نه څنګه لري کی او آیت کې بیان دی چې دا کم خلک چې شرک کې مبتلا دي او د الله د آیتونو تکذیب کې او دروغجن ګڼي د دې مثال داسې دی لکه یو انسان په غوږونو باندې کون دی د سره आवाज نوري او یو انسان په جوان مکمل چاړه د خبرې نشي کولی आवाज چاته نشي کولی او یو انسان په سترګو باندې لوند دی سوته نخکاری او بیا دا انسان په تیارو کې راګیر دی داسې انسان ته وطنی غلار څنګه وخی داسې انسان ته بلار څنګه سمکیتو چې انسان داسې مرضونو کې مبتلا دی ځکه انسان ته یا ته आवाज وکړه چې په غوږونو باندې روغي نو هغه په سترګو باندې لوندومي خو چې خبره اوري نو ستا طرف ته به راشي یو انسان که په غوږونو باندې کون دی خو چې په سترګو ته ښکاري نو ځان ښه بد پیژني چې زما لاره کمه ده یا یو انسان چې هغه په خوله باندې خبره کولی شي چاته آواز وکړي چې ما ته نیغه لاره وښیي که انسان په سترګو باندې معذور وي خو چې په ژبه روغي نو آواز وکړي چې څوک شته چې ما ته لاره سمه کړي ما د لاسه ونیسي لیکن چې یو انسان په سترګو باندې دا حال دی معذوره دی په خوله باندې معذوره دی په غوږونو باندې معذوره دی تاسې انسان ته به ته څنګه لاره ښیې بیا یا خو دا چې د دې ته لاس ونیسي په زور روان کې خو چې په لاس یې نه نیسي اواز ورته کې خبر ورته کې هغه اوري نه په خپله ویني وي دقه شانت یو انسان چې په شرک او په کفر کې مبتلا دی د ده مثال او دغه مثال یو برابر دی د شرک او د کفر په تیارو کې مبتلا دی داسې انسان به څنګه هدایت ته راشي چې دکې نه طلب شته نه اراده کړې ده نه حق معلومول غواړي ځان یې په زوره کوڼ کړی دی ځان یې په زوره په سترګو معذوره کړی دی او ځان یې په زوره چاړه کړی دی داسې انسان به ته څنګه هدایت ته راولي یعنې دی په خپله هدایت ته راتلل نه غواړي نو پیغمبر خو په چا زبردستی نشي کولی او الله تعالی هم چا باندې زبردستی خو نه کوي بیا مقصد څه شو دنیا بیا دومره ازمایښونو مقصد بیا څه شو بیا خو الله تعالی هر انسان پیدایشي هدایت یافته پیدا کړی به د فرشتو په شانتي نو بیا د دنیا د دومره نظام څه ضرورت او بیا د انبیاو د رالیږلو څه فایده وه بیا د امتحاناتو د ازمایښونو څه فایده وه الله تعالی خو دا غواړي چې یو انسان په خپله اراده او په خپلې مرضۍ باندې زما باندې ما ومني او زما تابعداري وکړي چې د باندې هیڅ قسمه زور او زبردستی نه په خپله اراده باندې وکړي نو شیطان به تا ځان ته راکاږي او ته به رحمان ته ځې دې ته عبادت وي دا خو نه چې نه شیطان او نه نفس او نه ګناهونه وي نه خواهشات وي هیڅ قسمه خبرې نه جنت کې خو هم دغه وي نو بیا خو به هر انسان بیا تابعدار به فرمان بردار به وي خوند خدا کې چې انسان په دې حالاتو کې په دې خواهشاتو او جذباتو کې په دومره مسائلو کې انسان الله ته سجده ولګي دغه سجده ده او چې انسان اختیار نی او جذبه نشته او طاقت نشته خو هر انسان بیا زمری چې کله بوډا شي هغه بیا فرمان بردار او تابعدار بیا چاته څه نه وایي ولې په خوله کې طاقت نشته په بدن کې طاقت نشته نو بیا خو زمری په بوډاوالی کې بیا هم پرهیزګار شي در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری په ځوانۍ کې توبه وباسل او په ځوانۍ کې بندگی کول او عبادت کول دا د پیغمبرانو شان دی پیغمبر په جوانۍ کې فرمان بردار او تابعداري
او وقت پیری گرگ ظالم می شود پرهیزګارو او د بوډاوالي په ټیم کې خو بیا زمري چې نام پرهیزګار شي چا باندې حمله نه کي او چاته سوای نه دا پرهیزګار نه دی ځکه چې بدن کې طاقت نشته اصل عبادت خدا ری اصل د الله محبت خدا دی چې انسان بدن کې طاقت او انسان الله راضي کی هغه وکسان چې د الله تعالی د عرش د سوري د لاندې بوي چې په دا ورځ باندې به د الله تعالی د عرش د سوري نه علاوه بل سوري بني او یو انسان هغه جوان دی چې په ځوانۍ کې د الله نه یریږي او په ځوانۍ کې د الله تعالی د یری نه عبادت کی او گناهونو ته او خواهشات او جذبات پسې نه دک انسان به د قیامت پر ورځ د الله تعالی د عرش د سوري د لاندې وي نو دا ولې ځکه چې په جوانۍ کې انسان کې طاقت د ګناه موخې ډېرې وي انسان ګناه کولی شي نو که کول غواړي نو کولی شي او د ځوانۍ طاقت او جذبه وي او غفلت او لاپرواهي وي او په داسې وخت کې انسان دومره پرهیزګار دی دا خو د انبیاو صفت دی چې نبی په جوانۍ کې نیک او فرمانبردار او پرهیزګار وي دکم دغه صفت دی ځکه الله تعالی ورسره دغه معامله کوي والذین کذبوا بآیاتنا او ها کسان چې دی دروغجن ګڼي آیاتونو زموږ لره آیاتونه عام دي که د قرآن آیاتونه دي او که معجزات او که نه دلایل د قدرت دي چې بس انسان نه مني الله تعالی نو نه د الله قدرتونه مني لکه مخکې آیت کې قدرتونه د الله تعالی بیان شو چې دا هوا کې مارغان دي او په ځمکه حیواناتو دا ټول امتونه دي دا چا پیدا کړي دي الله تعالی انسان د دین انکار وکړي نه مني بیا الله تعالی نو سمن بکمن سمن دی کاڼه دي سم جمع د اصم ده کون ته ویل کېږي چې په غوږونو مکمل کون وي نو سمن دی کاڼه دي بکمن او دی چاړاګان دي جمع د ابکم ده چې په خوله باندې مکمل ګونګي وي او فی ظلمات ظلمات جمع د ظلمتون ده تیاری ته ویل کېږي ظلمات همیشه جمع راځي قرآن کریم یا حدیثو کې چې د تیارو ذکر عن ظلمات جمع راغلی وي او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه او دلتم ظلمات راغی او حدیث کې ظلمات راغلی وی الظلم ظلمات یوم القیامه وی ظلم به د قیامت پر یو تیارنی د ډېرې تیاری وي نو ظلمات همیشه جمع راځي دلتم جمع رااله نو فی ظلمات او فی راوړو فی د پاره د ظرفیت راځي ظرفیت څه ته وي لوښي ته وي برتن ته په لوښي کې یو څیز دن نه وي لکه په پیاله کې چې دن نه وي بار تې نه راوتي په ګیلاس کې اوبه دن نه وي دا تې بار نه راوتي په لوټه کې اوبه دن نه وي مونږ دې وخت کې په دې جومات کې ناست مونږ په دې کې دن نه یو حال کې مونږ فی مونږ دن نه یو په دې کې مونږ د بار نه یو نو ظرف چې مظروف همیشه په ظرف کې دن نه وي قرآن کریم فی ظلمات وی دا انسان په تیارو کې دن نه دی یعنی تیارو د دنه غیر چاپیر احاطه کړی ده دا نه چې دی تیارې په خوا کې ناست دی دی را بار دی نه بار نه دی دی په دې تیاره کې دن نه شوی دی نو دا تیارې لاندې باندې څلورو طرفونو نه دي داسې انسان به څه حالي داسې انسان ته به ته څنګه هدایت وکړې څنګه به ورته اواز وکړې څنګه به یې راولې چې هغه نه اواز اوري په غوږونو باندې او نه په سترګو باندې څه ویني او هغه نه چې کله په خوله ویلی شي چاته چې راشه ما خلاص کړه دې تیارو نه یا ما ته نیغه لاره وښیې نو دغه درې لارې دي نو او دغه درې لارې بندې ختمې دي نو داسې انسان به ته څنګه نیغې لارې ته راولې یا داسې انسان به څنګه کامیاب شي دغه مثال د کافر دی او دغه مثال د مشرک او د منافق او دغه انسان دی چې په ګناهونو کې ځان مبتلا کړی دی فی ظلمات په تیارو کې دی دا ظلمات جمع ذکر وړه چې یو ظلمت د کفر دی یو ظلمت د جهالت دی او یو ظلمت د عناد دی دا زدیان او عنادیان دي دی خو نبی علیہ السلام دړه نه مني چې دا رښتینی انسان دی او د زد او د عناد د وجې نه مني نو دا دومره تیارې په دې کې راجمع شوې داسې انسان ته به څنګه هدایت وشي من یشاء الله یضلله چا لره چې الله تعالی وغواړي من یشاء الله الضلالة الله چې د چا ګمراهي وغواړي کنه اراده وکړي نو بیا یضلله ګمراه کړي هغه لره بیا الله تعالی ګمراه کړي
د دې خو مطلب دا شو نعوذ بالله چې ګنې دا الله غواړي چې زه دې ګمراه کوم نو ځکه ګمراه کېږي. بیا د کافر او د مشرک او د منافق څه قصور شو؟ الله داسې غوښتي چې زما ګمراهي غوښتې نو الله تعالی خود چې زما غوښتن زه به ګمراه کېږم بنو. یعنې دا خو یو کافر او یو مشرک دا ویلی شي چې زما دا کفر او زما دا شرک او دا د منافقت اختیاري خو نه دی، دا خو الله تعالی غوښتي داسې نو ځکه زه مشرک شوم، ځکه زه منافق شوم او ځکه زه کافر شوم. ابلیس هم یو بزر ته راغی، هغه ته وی دا الله تعالی د ما باره کې لیکلي و که نه چې دی به داسې ګرځي، زه به ابلیس جوړېږم او که نه. یا الله تعالی خو زما باره کې دا لیکلي و که نه چې زه به سجدې نه انکار کوم او ما به الله تعالی شیطان جوړي او ما به الله تعالی بیا مردود کی به او زه به رجیم جوړېږم. نا بزرګ غریب حیرانه که مشوش که چې او که نه، دا خو الله تعالی داسې غوښتي دي. او واقعي خبره چې الله تعالی څنګه لیکلو کې نه هغه شانتې به کېږي، تقدیر نه خو خلاف نه کېږي. شیطان بیا د ما څه قصور شو؟ نو بزرګ و عالم نو اصل کې د هرې مسلې حل علماو سره که نه فقیه واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. نبی علیہ السلام فرمایي یو فقیه چې وي عالم د دین علم او سمه چې چاسې ته فقیه ویل کېږي، نو دا په شیطان باندې د ګمراه کول د زرو عابدان نه ګراني. 1000 بزرگان او عابدان پیران گمراه کول شیطان ته آسان دي، لیکن د یو سمجدار عالم گمراه کول شیطان ته ګران دي، انشي گمراه کولی. نو اوس هغه بزرګ ته دکه وي شیطان دا وي، نو بزرګ غریب مشوش کو. لیکن جواب دا دی چې ای ابلیس ظالمه، تا چې څه ټایم سجدې نه انکار کو آ ټایم ستا دا خبره ذهن کې وه چې زه الله تعالی لیکلم ځکه زه انکار کوم د سجدې نه، دا هو دا خبرې ته کوي. اوس ته تعویلات جوړی ځان له ذهن حقې ځان له حقې اوسو. څه ټایم چې تا دا ګناه کو او څه ټایم چې تا د سجدې نه انکار کو آ ټایم کې دا توجیه ستا ذهن کې وه چې ګنې ځکه زه انکار کوم چې الله تعالی زما انکار لیکلی دی او زه ابلیس کېږم ځکه دا خبره کومه، دا خو اوس ځان له حقې تو اوس ځان چې کومې خبرې جوړی هغه ټایم کې خو دا خبره ستا نه هغه ټایم خو تا وي نه زه لوی یم، تا خو در آدم علیه السلام نه بهتر او لوی یم، تا زره اوره پیدا کړم دي تا خټې نه پیدا کړ، هغه ټایم تا کې تکبر او دا خبرې وي تاسې دا اوس ته خپل تکبر پټی نو دا خبرې کوي چې نه دا تقدیر ته به یې راولو دې خبرې دې خبرې راولو. تا به هغه ټایم کې سجده کړې وه او تا به آدم علیه السلام ته سجده کړې او معافي وغوښتې وه، بیا به دا خبره تا کوله چې ما خو وکړو خو لیکن الله تعالی په زوره داسې کړم. الله تعالی چا پسې لرګي خو نه رالي په زور یې بوځي چې شبه ګمراه شه او شبه جهنم ته راوله. انسان اراده وکړي، پلینینګ وکړي باقاعده، په خپل اراده کې ته به اختیار یې باقاعده، دا خو ځان له تړه حق چې ما داسې او ما داسې. نو الله تعالی د چا ګمراهي هسې نه غواړي، انسان په خپله اراده باندې د ګمراهۍ لاره اختیار کړي، سبب اختیار کړي، د الله تعالی حکم راشي نو ګمراهي شي انسانو. دا نه چې الله تعالی حکم د مخکې نه وکړي چې ته ګمراه شه به او ګمراه کېږي به. نو دا الله تعالی چې چا ګمراهي غواړي نو په څه وجه غواړي؟ ځکه دی په خپله غواړي. دا ګمراه انسان خپله ګمراهي په خپله غواړي، دی خپله اراده وکړي او دی سبب اختیار کړي او لار اختیار کړي. بیا د الله تعالی شان مستغني دی چونکې بې نیاز ذات دی. الله وایي چې ته په خپله ګمراهي غواړي بس ټیک ته زه علم در کومه. من یشاء الله یضلله، چا لره چې الله تعالی غواړي ګمراهي نو الله ګمراه کړي هغه لره، ځکه هغه بار بار په خپله ګمراهۍ اسباب اختیاري. ومن یشاء یجعله، او چا لره چې الله تعالی غواړي یعنی ومن یشاء هدایته، الله چې رچا هدایت غواړي یجعله ګرځي هغه لره په خپل فضل سره علی صراط مستقیم، په لاره نیغه باندې د الله تعالی فضل وشي، انسان اراده وکړي، انسان کې طلبي غواړي چې دا ماته ملو شي، الله ولا بیا ورکړي د الله تعالی فضل وشي په هغه باندې. صراط هغه لارې ته وي چې نیغه وي، واضحه وي، کږني او یو سیده لاره وي. په سیده لاره تلل اساني، په سیده لاره باندې بلوند انسان هم تلی شي بغیر د قاید نه او بغیر د ملګري نه، او په نیغه لاره باندې یو اجنبي انسان هم تلی شي که چا نه تپوس هی بس په دې لاره سیده ځه یا هرې مقصد ته به ورسې، نو خلک سیده رواني. او کومه لاره چې ګوټ پیرونه یې پکې او دای کې یو خوا بل خوا کږه وږوتې وي نو بیا یې باندې بیا چورنګي وي، نو هغه بیا ګرانې تللو.
بار بار تپوسونه وکړئ. اسلام یو سیده لاره ده، په دې باندې کندې کپرې نشته، نالۍ نشته، پل پکې نشته دی، کږمه نره نیغه واضحه لاره ده. د انسان چې پرې روان شي سیده رسېدي، د صراط ویل کېږي، علی صراط مستقیم، په لاره نیغه باندې. وایي نبی علیه الصلاة والسلام ارأیتکم خبر راکې ما ته تاسو. دا ارأیتکم معنا اخبروني کېږي. اصل کې د ارأیتکم خپل لفظي معنا داسې ده. د معنا ده آیا، رأیت معنا ولید تا، او کوم خپل ځان لره. د ارأیتکم لفظ به لفظ خپل معنا داسې ده. ارأیتکم آیا تا ولید خپل ځانو. دغه ځای کې ویل کېږي چې کله یو خبره واضحه وي او د لیدو قابله وي، نو ته چاته مخاطبه دې خبرې ته وګوره که نه، او چې تا وکتل تا ترې څه خبره معلومه کړه، ما ته ووایه تا ترې څه نتیجه اخذ کړه. دا خبره د کتو قابله ده، ته وګوره. او چې تا ورته وکتل تا ترې څه نتیجه واخیسته، تا ترې څه معلوم کړو، نه ما ته خبر راکړه چې تا څه ولیدلو او مطلب یې څه دی. نه ارأیتکم منه اخبروني خبر راکې ما ته تاسو دې خبرې ته وګورئ، لږ سوچ وکړئ، لږ فکر وکړئ، او د سوچ او د فکر نه بعد ما لږ جواب راکړئ چې تاسو څه ولیدلو او مطلب یې څه دی او مقصد یې څه دی. نه ارأیتکم آیا ولید تاسو خپل ځانو، یا داسې معنا وکړئ خبر راکړئ ما ته تاسو. ووایئ تاسو لږو ان اتاکم کچرې راشي تاسو ته عذاب الله، عذاب د الله تعالی. اتا یاتی معنا هغه ځای کې ویل کېږي که نه چې کله یو څیز ډېر لرې وي او د ډېر لرې ځای نه راورسي، نو هغه ځای کې اتا ویل کېږي. دا عذاب د الله تعالی ډېر لرې دی. الله چاله عذابونه نه ورکوي وچ په مچه. د الله رحمتونه نږدې دي. ان رحمت الله قریب من المحسنین. د الله رحمت خو ډېر نږدې دی. او د الله تعالی وإذا سألك عبادي عني فإني قریب، الله خو ډېر زیات نږدې دی. د الله رحمتونه نږدې دي بنده ته. د الله عذاب خو ډېر زیات لرې دی. ځکه قرآن کریم اتاکم روړو، هغه د الله تعالی هغه لرې عذاب که چې هغه تاسو ته راورسي، نو اتاکم کې راتلل صرف نی را رسېدلي، چې هغه سیده ستا خواته راورسېد هلته اتا راځي. ان اتاکم که چېرې راورسېږي تاسو ته، یعنې ستاسو خواته عذاب الله، عذاب د الله تعالی د قیامت نه مخکې په دنیا کې د الله تعالی عذاب تاسو ته راورسېږي. یا او اتتکم الساعة، تاسو نبی علیہ السلام نه قیامت غواړئ که نه چې قیامت به کله راځي. ویسألونک عن الساعة ایان مرساها، دوی دا به کله راځي، دا به کله راځي. نو قرآن که چېرې راشي دا قیامت په تاسو باندې نه نو. او اتتکم الساعة، یا راشي تاسو ته قیامت، یا هغه لوی قیامت چې قیامت الکبرا دی، او یا قیامت الصغرا د هر چا خپل مرګ. نو دغه وخت به تاسو چا ته آواز کوئ چې تاسو ته موقع چې دارې عذاب راغی او یا به دارې مرګ راغی. نو دغه ټیم کې به تاسو آیا خپلو معبودانو ته آواز کوئ؟ آیا د هبل ته او د لات او منات ته به آوازونه کوئ چې راشه موږ بچ که؟ غیر الله تدعون، آیا علاوه د الله تعالی لره تدعون تاسو برابلې ای ته به آواز کوئ چې موږ بچ کې اوس که نه؟ ان کنتم صادقین، که چېرې تاسو رښتینې، که چېرې تاسو رښتیا ویونکي یې که نه خبر راکړئ که نه تاسو به څه کوئ بیا؟ ان کنتم صادقین نو اخبروني، که چېرې تاسو په خپله خبره کې رښتیني یې نو خبر راکړئ چې په داسې وخت به تاسو چا ته آواز کوئ. نو په داسې وخت کې تاسو صرف الله ته آواز کوئ. چې کله الله ته آواز کوئ نو اوس ولې الله تعالی نه منئ؟ چې په سخته کې منئ نو په راحت کې مو منئ که نه؟ ان کنتم صادقین، که چېرې تاسو رښتیني، بل ایاه، بلکې خاص الله تعالی لره تدعون تاسو رابلئ او آواز ورته کوئ. په داسې وخت تاسو الله ته آواز کوئ. قرآن کریم دې بیان کړی دی ځای په ځای باندې. وإذا مسکم الضر فإلیه تجأرون، چې کله تاسو تکلیف ضرور رسیږي تاسو الله ته جړه او فریاد کوئ. اول دې قرآن وی اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین، چې کله دی په سمندر کې وي او په کشته کې ناستی او طوفان ناشي او چپر اوچته شي او دا کشته په تاویدو باندې شي ډانواډول شي او دی پوهېږي چې موږ اوس نشو بچ کېدی، غرق کېږو موږ. په داسې وخت کې تاسو الله ته آوازونه کوئ، خالص مخلص الله ته آوازونه کوئ، ښه دړنه چغې وهئ الله تعالی ته. او فلما نجاهم من البر اذا هم یشرکون،
چې کله الله تعالی تاسو خلاص کړي د جهاد غنه هغه آفت نه او د مصیبت نه او چې تراشه نو بیا شرک کوي بیا تاسو نو په سخته کې الله توازن کوي. شاعر وی اذا تكون كريهه ادعى لها واذا يحاس الحيس يدعى جندب. شاعر وی چې کله سخت راشي او تکلیف راشي نو خلک بیا ما توازن کې چراشه شای پلان کې توازن کې پلان کې توازن کې شاعر بیا ما توای په سخته کې او چې کله حلواګانی تیاری شي او د خوراکونو ټایم بیا جندب راځي یا ټیم زنیم یادو بیا جندب مخ کې ناشتي نو دا شاعر د خپل محبوبي باندې طنز کی چې په سخته کې هم توازن کوي هغه ټیم کې خو بیا جندب تاواز نه کوي او چې کله د خوشالو ټایم او د خوراکونو ټایم نه ټایم بیا جندب د مان مخ کې ناشې زبکه بیا یېری ما په سخته کې تاسو الله توازن کوي او کله چې په راحت کې شنو بیا الله تعالی تاسو ير کې د سونه ظلم دی سونه دورنګي ده. فیکشفو پس الله تعالی لرکوي ما تدعون اغه چې تاسو یې را بلې الیه ای الی کشفه دا غي لرکولو طرف ته د دفع کولو د لرکولو چې تاسو کوم اوازونه کوي دا مصیبتو الله تعالی غلري کی ولرکول په الله تعالی لازم نری انشاء کچر الله تعالی غواړي بعضی مصیبتونه الله تعالی لري کی او بعضی نه لري کی بس راګيري کی پکې په بعضی عذابونو کې الله تعالی دی گرفتار کی او بعضی عذابونه الله تعالی لري کی وتنسون ما تشركون او تاسو یې روي هغه چې تاسو شریکوي په دا وخت خپل شریکان تاسو بیا یې کې تنسون اصل لفظي معنی یې راولو خدا په معنی تترکون سره دی یعنی تاسو پرېږ دی هغه چې تاسو شریکوي پښتو کې داخله کو د پری خودو په معنا باندې استعمالي هلو کې تا خو بالکل پایره کې اچولې ما یعنی زره پری خود ما نظر پایره کې واچولم دا تنسون په معنا تترکون سره پښتو کې دا سرازي او تاسو پرېږ دی هغه چې تاسو شریکوي یا تاسو یې روي هغه چې تاسو شریکوي عبارت اصل کې دا سره دا سدي بل ایاه تدعون وتنسون ما تشركون فيكشف ما تدعون الیه نی بل ایاه تدعون خاص الله تعالی تاسو را بلې او تاسو یې روي او پرېږ دی هغه چې تاسو شریکوي نو الله تعالی تاسو نه تکلیف او مصیبتو لري کی او د اهتمام د وجنه دا وتنسون ما تشركون رستو کو ابن عاشور لیکلی دی فیکشف ما تدعون الیه کې اوسم الله تعالی دی خلق توی الله به اوسم تاسو مصیبتونه تاسو نه لري کی اوسم تاسو راشه الله ته توبه واسه الله تعالی رحمت سم نږدې دی او دایت نه بل مسله معلومه شو چې دعا الله تعالی د کافرم قبلی کافرم چې په مصیبت کې الله ته دعاګانی کې الله یې قبلی نو د مؤمن مسلمان دعاګانی بل الله تعالی څنګه نه قبلی یو انسان دي دانوي چې د ما دعاګانی نه قبلی دا شیطان خبره ده الله تعالی د هر انسان دعا قبلی چې په صدق کې دل سره وي او توجه سره وي او د الله شان وته مهته وي خپل کمزوري مهته کې او دړنه غواړي الله تعالی بیا قبلی د دعا د پاره غوړ شرط دار چې دا چې موږ دعا نه قبلي او بغواړو نو دا ډو قبليږي نه دا سه بغواړي چې بس ما وخته بس قبول شوله او کسان چې دروژن وګڼل آیتونه زمونږه دی کان دی او چاړه ګاندي پتیارو کې دي چاله چلا تعالی واړي گمراه کی غلره او چاله چلا تعالی واړي وګرځي غلره پني غلره باندې و نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر را کې مت تاسو کچر راشتا او عذاب د الله تعالی یا راشتا او قیامت آیا علاوه د الله تعالی تاسو را بلې کچر تاسو رښتینی بلکې خاص الله تعالی لره تاسو را بلې پس لر کوي الله تعالی هغه مصیبت چې تاسو را بلې دای لر کول طرف ته کچر الله تعالی واړي او تاسو یې روي هغه چې تاسو شریکان جوړوي